الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. مخکې د منافقانو ذکر وشو او داغوی د الله تعالی سره او د پیغمبر سره او د مؤمنانو سره چې کوم رویه وه نو د هغې بیان او ذکر وشو. بیا دا ویلی شو چې دی گمراهی دا بدل د هدایت په بدل کې واغسته، یعنی خپل فطرت سلیمه ورک او د هغې په مقابل کې هدایت گمراهی واغسته، یا هدایت او د گمراهی د دواړو موقع و دوی ته، خو دوی د دنیا د مفاداتو په بنیاد باندې گمراهی واغسته او هدایت یې پرېښودو. نو د دې تجارت ګټه ځکه ونه کړه، ورنه تجارت خو کله ګټه کوي او کله تاوان کوي، خو د دې تاوان ذمہ داران دی په خپله دي. اوس دوه مثالونه بیانوي. منافقان هم دلته دوه قسمه دي، یو ته منافق عنادي وي او بل ته منافق متردد او متحیر وي. عنادي منافق خو دې ته وایي چې هغه په خپله باقاعده په د اسلام په حقانیت باندې پوه شوی، د زړه نه په دې خبره باندې پوهي چې دا اسلام رښتیا دی او دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام خبره رښتیا ده، خو هغه د دنیا د مفاداتو د وجې نه هغه خپل د زړه هغه کیفیت چې دی هغه دباوي، زړه ورته بار بار وی، عقیده ورته وی چې ته دا مسلماني ومنه، دا خبره ومنه، دا خبره ټیک ده، خو یو مفاد بل مفاد، خواهشات، مفادات او د دنیا آرامونه، د دنیا خوشحاله هغه چې مخې له راشي نو دته ضمیر ووایي چې دا کار ښه نه دی، خو دی هغه د ضمیر آواز دباو کی. نو دا د ضمیر آواز مسلسل دباول دا هم هغه صورتحال را پیدا کوي چې کوم مخکې تا په ختم الله علی قلوبهم کې ووي. نو دا اولنی مثال د هغې خلکو دی چې هغوی د خپل دنیا پرستی په وجه باندې هغه خپل صلاحیت او خپل اهلیت ختم کو. دا د هغې خلکو مثال شو. او دا دویم مثال د هغه چا دپاره دی چې هغه متحیر او متردد دی، نو د ده نه الله تعالی هغه بنیادي اهلیت او صلاحیت نالي، د ده په زړه باندې الله تعالی مهر نه لګوي، ځکه د الله تعالی عادت دا دی چې څومره پورې انسان د لارې د موندو او د لارې باندې د تلو کوشش کوي او څه لږ غونې رابطه هم هغه ساتي، نو الله تعالی د هغه لږه رابطه هم نه کټ کوي. خو کوم خلک چې د سره د رابطې د ساتلو کوشش نه کوي او هغه خپلې رابطې مکملې کټ کول غواړي، نو الله تعالی بیا داسې کیفیت پیدا کړي د ده په دې عمل په وجه باندې، د ده د دې ګمراهۍ په وجه باندې چې د هغه رابطه مکمله ختمه شي. نو اولنی منافق هغه دی چې د هغه رابطه مکمله ختمه شوه، ذهب الله بنورهم وترکهم فی ظلمات لا یبصرون. ځکه د اولنی طریقه د ده دا وه چې ده د لارې باندې د تلو کوشش نه کوو، لکه د ده دا مثال وه. او دا مثالونه دواړه چې دي دا مثال د مجموعې سره دی، مثال د یو کیفیت سره دی، تمثیل مرکب دی. دا دې کې یو مجموعي کیفیت د دې ممثل له او مجموعي کیفیت د دې ممثل مطلوب دی. هلته یو کیفیت دی، مثلا یو سړی دی چې هغه په سمه لاره باندې تلل نه غواړي، ورته ښه معلومه ده چې سمه لاره دا ده او د دې د تلو طریقه دا ده، خو د هغې باوجود دی هسې د نه خلاصېدو نه، هسې د چا له د دھوکې د ورکولو دپاره داسې شوکي خلکو ته داسې ښکاره کړي چې زه په دې لاره تله غواړم. که چېرته د مناظرې یو میدان راشي او د بحث یو میدان راشي نو په هغې کې به زه ویم چې ما خو کوشش کړی، زه خو درتلمه خو ونه شو. نو دا هغه منافق عنادي دی، دا ضدي دی، دی د خپل عمل په نتیجه کې صرف د خلکو هغه بانې ختموي، تللی مطلب نه دی،
منزل ته رسېدل او منزل غوښتل او منزل ملاوېدل د مقصد نه دی. د صرف د مناظرې په میدان کې پل وړ مطلب دی، د خلکو خولې بندولې مطلب دی، بهانې جوړولې مطلب دی. اوس دې څه کوي؟ مثلهم کمثل الذي استوقد نارا. یو سړی دی یو ځای نه بل ځای ته روان دی، نو په ځای د دې چې څوک د یو ځای نه بل ځای ته ځي نو د ځان سره رڼا اخلي، چې دی که څومره قدم لري نو دومره هغه رڼا هغه رفتار هم دغه شاني، د سره بیټري د سره لاټیري د سره لیتکۍ، نو دی چې څومره مزل کوي نو دومره هغه رڼا د سره وي، نو په لاره چې څه شی راځي هغه لیدی کېږي. او ده اوس د بانې دپاره چې صرف اور او رڼا خو پکار ده، نو ده په یو ځای کې اور بل کړو، حالانکې په دې ځای کې اور بلول هغه اور خو په دې ځای کې پاتې شو، خو په لاره ستا سره ځي نه. نو که ته په لاره باندې تلل غواړې نو د هغې دپاره خو په یو ځای کې د اور د بلولو ضرورت نه و، هغې کې خو د اور د ځان سره د اخیستو ضرورت و. خو ده هسې د اور یو شکل جوړ کړي، زه او رڼا ما سره ده، دا ده چې سړي سره رڼا ورسره وي نو خو ځي، خو بیا مو یاره زه ونه رسېدم. نو د دې ضد په بنیاد باندې فلما اضاءت ما حوله، خو او شا خو رڼا شي، خو دی خو د دې ځای نه خو بل لرې ځای ده، د خو مزل لوی پړاوونه دي په لارې پکې، لوی منزلونه دي پکې. یعنی د اسلام دا خبره چې دا د الله تعالی رضا ته چې راشي، خو په لاره کې ډېرې تودې سړی راځي، په لاره کې خو ډېر مشکلات راځي، ډېر مسایل راځي، دا خو عمر دی. په دې عمر کې خو به ونبلوکم بالشر والخیر فتنه، کله به سمې لارې، کله به کندې کندې، کله به تیارې، کله به رڼاګانې. نو د هغې دپاره خو په دې ټوله لاره باندې تلل شرط دی، لیکن دی په لاره ځي نه. نو دا اور چې دلته مړ شو، نو په ځای د دې چې سړی په تیاره کې عادتي او په تیاره کې د مخکې نه عادتي مزل کوي، نو هغه هم لاس لار مومدی شي د څه حده پورې. خو په تیاره کې چې کوم سړی مزل کوي هغه لار هم اوس دی نشي موندی، ځکه دی اوس لږه غونې رڼا یې ولیده، او چې د رڼا نه سړی فورا تیارې ته لاړ شي نو د ده هغه مره ذهن هم کار نه کوي او نظر یې هغه مره کار هم نه کوي څومره چې د ابتدا نه په تیاره کې کار کوي. نو په ابتدا کې د تیارې د کار مفهوم او معنا دا وه چې فطرت سلیم په سړي کې وي، که انبیا نه وي، که د قرآن هدایت نه وي، نو سړی په خپل عقل باندې هم بعضې خبرې معلومولی شي. بعضې خبرې د هغه خبرو په معلومولو کې دی مستقل خو نه دی، خو ځینې خبرې لکه د الله تعالی توحید دومره خو یو سړی د خپل عقل نه معلومولی شي چې الله شته او یو دی، خو ده نه دا صلاحیت هم سلب شي. دا د ده د دې بدعملۍ او د دې بدکردارۍ په وجه باندې دا هغه د ختم الله علی قلوبهم مفهوم په ده صادق شو، چې رڼا یې بله کړه نو په دې رڼا کې دی اوس عادت شو، رڼا مړه شوه. چې رڼا مړه شوه نو دی چې هغه کوم په تیاره کې د لیدو لږ غونې صلاحیت و بغیر د رڼا نه، هغه هم د ده نه لاړه، ځکه سړی د رڼا نه فورا تیرې ته شي نو بیا نظر بیا کار نه کوي. نو دا ضدي دی او د ضد په نتیجه کې الله تعالی د ده سره دا وکړي. مثلهم حالت د دې منافقانو کمثل الذي په شان د حالت د هغې کس دی استوقد نارا چې هغه بل کې وورو. د دې نه مراد خدا مونږ منافق واغستو. البته ته یو تعبیر دام کولی شي چې دې مثال نه مراد په دې کې دا اور بلونکی دا داعی الی الحق دی، دا د حق هغه دعوت ورکوونکی دی چې چا دا اور بل کړی دی د حق. دې دپاره چې دا خلک راجمع شي او دا ماحول دوی ته رڼا شي، کوم ځای کې چې دوی اوسېږي هلته رڼایي را پیدا شي. دلته مطلب تلل نه دي، خو چې کوم ځای کې اور مطلوب دی، کوم ځای کې رڼا مطلوبه ده، نو د داعي دا کار وکړو چې اور یې بل کړي، د لرې لرې نه خلک دا اور ویني، نو دې رڼا له به راشي، یو بل به وپېژني، د یو بل نه به تپوس وکړي، ښه او بد به وپېژني. نو دا د هغه داعي مثال شو. اوس هغه داعي چې دا کار وکړو فلما اضاعت ما حوله، داعي ولګېده، ده خو خوا و شا کې دا هر څه برابر کړه، دغه نه چې څومره کېده نو دومره رڼا خو ده ورکړه. خو ذهب الله بنورهم، هلته د هغه بل سترګې ړندې شوې. نو د هغه نه مراد د هغه نور ایماني یا د هغه نور فطرت هغه ړوند شو. نو که اور چا بل کړی مې خو چې د سړي سترګې ړندې نه به څه ویني. نو دا مثال د دغه منافقانو دی چې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم خو ورته د اسلام حقانیت ثابت کړ، هغه ورته په سترګو وښورو، داسې دلایل یې ورته ووایي چې د خلکو سترګې پرانیزي. خو د ده نه خو هغه قوت بصارت سلب شوی دی. او قوت بصارت ولې سلب شو؟ نو ځکه یې سلب شو چې ده داسې ګناهونه کړي دي، د داسې غلطۍ کړي دي چې د هغه غلطو په وجه الله تعالی د ده نه قوت بصارت سلب کړی دی. نو په هغې باندې خو به هغه څوک لارې ني چې کوم خلک سترګې لري
رڼا پیژني او تیاره پیژني. ځکه قرآن مجید بل ځای کې وایي افانت تهدي العمي ولو كانوا في ضلال مبين. ولې ړندو ته به ته لار وښیې؟ نو تا چې اور بل کړی دی نو په دې باندې خو به هغه خلک لار ویني چې کوم خلک څه دي سترګې غړېږي. نو دا خو ړانده دي. ولې ړانده شوي دي؟ قوت دې ولې سلب شوی دی؟ ځکه دا د دې د غلطو په وجه. څنګه چې تا مخکې ختم الله على قلوبهم کې دا دواړه مفهومه کېدی شي علماو بیان کړي. فلما اضاءت ما حوله ارکله چې روښانه کړي دا اور د ده نه چاپېره ما حوله هغه څه چې د دې اور نه د ده نه چاپېره دي دی چې کوم ځای ناست دی د هغې نه چاپېره. نو ذهب الله بنورهم لرې کړي الله تعالی د دې خلکو نه د دې هغه رڼا. نو یا دا رڼا د دې اور مړ شي نو رڼا ختمه شي په هغه اولني مثال کې، او یا معنا دا ده چې د ده نه دا نوري بصارت الله تعالی لرې کړي د ده سترګې ړندې کړي. نو که بیا اور یم نه دی نیني. وترکهم الله تعالی دی پریدي فی ظلمات په تیارو کې لا یبصرون چې څه نه ویني. نو په اول مثال کې ځکه نیني چې تیاره ده، او په دویم مثال کې ځکه نیني چې رڼا ده خو د ده سترګې ړندې دي. صم بکم عمی دی کاڼه دي، صم دی کاڼه دي، اصم او بکم دی چاړاګان دي، د ابکم جمع شوه. عمی دی ړانده دي. اوس قرآن ورته دا وایي دا درې واړه دي. او دا منافقانو کې یو منافق را پیدا کړ عبدالله ابن ابی په شانتې، او بیا ورته وګوره چې دی په سترګو ړوند دی او په غوږونو کوڼ دی او په ژبه چاړام دی. وایي نه دا خو چاړام نه دی او کوڼ نه دی ړوند نه دی. نو تا ته ما پرون وویل چې یو د دې سترګو او د دې ژبې او د دې غوږونو حیواني فنکشن دی، حیواني کارکردګي ده، یو د دې انساني کارکردګي ده. د هدایت او د ضلالت تعلق، د گمراهۍ او د سمې لارې د تلو تعلق د انسان د هغې انساني فنکشن سره ده. د زړه، د غوږونو، د سترګو او د ژبې د هغه انساني فنکشن سره دی، د هغه حیواني فنکشن سره او د هغه حیواني کارکردګۍ سره تعلق نه دی. نو مهر الله تعالی چې لګوي نو د هغه په د انسانیت یې لګوي، په د حیوانیت نه لګوي. په حیوانیت باندې چې مهر لګوي نو بیا دې چاړه شي، ړوند شي او کوڼ شي او ورڅه شي. نو دا کار چې ورسره کولی خو بیا به دنیا ته داسې ښکارېدی. بیا په حیواني کارکردګۍ باندې چې قدغن او پابندي ولګي نو دا خو بیا واضح دلیل شي چې دا کار بیا مه کوه. یو سړي چې فرض که دروغ ویلی او فوراً چاړه کېدی نو بیا خو به د چا دادا هم دروغ نه ویلي. یو سړي چې فرض که په د سترګو نه صحیح کار نه اخیستی دی او فوراً ړوند کېدی نو بیا د چا څه کار و چې سترګې غلطې استعمالولې. یو سړي چې غوږونه غلط استعمالولی او فوراً دی کڼېدی نو بیا به دومره جرأت د چا و چې هغه به غوږونه غلط استعمال کړي. یو سړي چې لاس غلط استعمالولی او فوراً لاس شل کېدی نو بیا به چا څنګه غلط کار کړی او بیا به امتحان او ازمیښت څنګه و. نو د دې وجې نه الله تعالی د اعضاو له او د حواس او د معارف او دا مشاعر ظاهری او که مشاعر باطنی، صلاحیت قلبی او دماغی او باطنی دی او که صلاحیت ظاهری دی. دی وجه نه خو الله تعالی د اندرونی صلاحیت دپاره هم دوه ځایونه پیدا کړو، یو قلب پیدا کړو یو دماغ پیدا کړو. نو که په دماغ یې وله مهر لګولی چې ته به سوچ نشې کولی نو بیا خو به سړی لیونی شوی و. نو بیا چې به هغه بل ورته کتی وی به چې هلکه دا ولې لیونی شوی به چې د الله په باره کې داسې خبره کړې ده، د پیغمبر مخالفت یې کړی. نو بیا خو به څوک لیوني و چې ځان یې لیونی کاوه بیا خو به ویلی دا کار نه. نو بیا خو به فطري طور بیا به ټول مسلمانان، نو بیا خو امتحان به نه و. نو الله تعالی په دې ظاهري اجزاو کې هم دوه قسمه کارکردګي ور واچوله، او په باطن کې هم الله تعالی د کارکردګۍ لپاره دوه قسمه قوتونه پیدا کړ. یو قلب پیدا کړ چې هغه انسانیت دی، یو دماغ پیدا کړ چې دا د حیواني ژوند لپاره ضروري دی. نو چې مهر الله تعالی لګوي نو په هغه انساني مشاعرو باندې لګوي، په هغه انساني قواو باندې ولګوي. نو هغه خو مدرک داسې بظاهر نه دي، بظاهر نه سړی لیونی، نه پاګلی، نه چاړای، نه کوڼي، نه ړوني، خپل کارونه باقاعده د دنیا کارونه د بل نه ښه کوي، ښه په ترتیب برابر کوي ځکه دماغ کار کوي. او دلته سړی وایي د ده په زړه مهر لګېدلی دی، هغه وایي لګېدلی دی نو زما پې څه
نو د مهر نه څه خبره بله مو نه ده هېڅ چله موله نشته ښه ټیک ټاک سړی دی نو هغه په هغه حیواني نظام کې خو ښه چلیږي خو انسانیت یې مسخ شي انسانیت یې مسخ شي دا څومره خلک دي چې د دې انسانیت مسخ دی خو دا لګیا دي د دنیا په نظام کې روان دي چلیږي پکې نو دا د دې لپاره الله تعالی دا دوه نظامونه پیدا کړو چې دا یو نظام معقول نظام دی او دا بل نظام چې دی نو دا بظاهر پته لدې ډېره نه لګي یو داسې نظام دی چې د هغې پته لګي هغې لپاره یو بله تله ده ځکه خو الله تعالی تا ته تلې هم دوه کړې که نه یو د دنیا تله ده او بل آخرت کې بله تله ده هغه تله دا نه ده نو دا دوه تلې د دې دپاره کړې چې په دې یو تله باندې د دنیا د دې کارونو پته لګي غوړي او چیني او مالګه مساله او دا پې معلومیږي یو بله تله را پیدا کړه چې په هغې باندې د اعمال صالحه پته لګي هغه د اعمال صالحه تله چې ده هغه د سترګو نه پناه ده او دا د دنیا د حیواني تله چې دا جسماني تله حیواني تله او ته زه په دې معنا وایم چې په انسان کې دا دواړه کارکردګۍ موجود دي نو دا د سترګو نه ته مخامخ ده که په دغه تله باندې څه شی کم زیات وي نو هر سړی وایي دا کم زیات دی او په هغه بله تله باندې نه هغه بله تله څوکیني او نه د هغه بلې تلې کارکردګي څوکیني په هغه بله تله چې څه تللی کېږي هغه څیزونه د هغې وزن نه معلومیږي نو دا د دې دپاره چې الله تعالی یو خو ایمان بالغیب ویلی دی نو د هغه ایمان بالغیب د وجې نه دا خبره ده دویم د امتحان او د ازمایش دپاره ده چې کومې خبرې ستا د سترګو نه پناه دي نو په هغې کې ستا ازمیښت دی او په ښکاره باندې د ګناهونو دا نتیجه الله تعالی په دنیا کې نه ورکوي ها الا دا چې دا ګناهونه ډېر زیات شي او هغه اجتماعي شي لکه په تېرو قومونو باندې بیا عذابونه ولې راغلل چې الله تعالی د ګناهونو سزا په دنیا کې نه ورکوي نو دا خو د الله تعالی یو لیمټ دی یو حد دی انسان ته په دنیا کې دا حده پورې د تلو اجازت دی که ته ګناه کوې او که ثواب کوې خو بل طرف ته بیا د هغه حد د کراس کولو نه بعد الله تعالی بیا په دنیا کې څوک نه پرېږدي چې د ګناه په لاره روان شي او هغه حد کراس کړي نو بیا په دنیا کې عذاب رالي اجتماعي گرفتاری کوي بیا دا خو اجتماعي گرفتاری ده نو اجتماعي گرفتاری خو ګران کاري هغې دپاره خو هغه طریقې نه چې کومه د انفرادي گرفتارۍ دپاره تاسو په دنیا کې هم په دې باندې پوهېږئ په دنیا کې چې یو سړی دی فرض یو سړی دی هغه غل دی ډاکو دی په هغه پسې وارنټ گرفتاري لاړ نو د هغه د گرفتارۍ دپاره خو به پولیس ولیږي یو سړی به ولیږي او ته به کاغذ ورکړي چې هلکه فلانکي ځای کې حاضر شو خو چې کله دا ګناه او دا غلطي او دا ډاکې او دا څیزونه اجتماعي شي په سوونو او په زرګونو خلک شي نو ته بیا پوهېږې چې بیا د هغې دپاره طریقه دا نه وي د هغې طریقه بیا د هغې د ګرفتارولو بیا جدا وي دا شان الله تعالی هم د دې بندګانو انفرادي گرفتاری چې کوي نو هغې دپاره د اسمان نه د عذاب حاجت نه وي انفرادي گرفتاری دا ټول خلک مري د هغه مهلت پوره شي خو چې کله یو قوم په حیثیت اجتماعي غلطي شروع کړي نو د هغې د اجتماعي گرفتارۍ دپاره بیا الله تعالی یو بله طریقه اختیاروي نو د هغې طریقې بیا مختلف شکلونه دي د الله تعالی خپل یو نظام دی کله به د نوح علیه السلام باندې طوفان راولي او کله به د لوط علیه السلام په شانتې د کاڼو باران کېږي او کله به زلزلې راځي او کله به یې په ځمکه منډي او کله به یې په سمندر کې ډوبوي نو دا غیر معمولي غونې طریقه چې دی د گرفتارۍ دا په دې وجه ده چې هلته ګناهونه اجتماعي دي د دې وجه نه خو اسلام د اجتماعیت د سمولو کوشش کوي ورپسې آیاتونو کې فوراً بیا تا ته وایي که نه وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة دا انفرادي غلطۍ چې دي دا خو د خلافت او د اسلامي حکومت په دوران کې هم ممکن دي خو چې کومې ډېرې عظیمې غلطۍ دي چې د هغې په وجه باندې غیر معمولي اقدام کېږي او غیر معمولي سزا ملاویږي او غیر معمولي عذاب راځي پر دنیا کې راځي نو هغه ځکه کېږي چې په دنیا کې اجتماعیت فاسد شي نو انبیا د دې دپاره رالل چې اجتماعیت فاسد نشي نو د اجتماعیت د اصلاح دپاره د خلافت نظام دی خو دې مفهوم باندې ته پوهېږې دا مې درته یو ربط هم ووایي د آیاتو ربط مې نو دا هغه بنیادي فکر دی سمون دی کاڼه دی نو کاڼه خو نه دی غوږونه خو اورېدل کوي وایي هغه حیواني کارکردګي خو کوي خو انساني کارکردګي نه کوي بکمون د دې ژبې چاړاګانې دي نو چاړاګانې سره دي دا لګیا نه دي برړېږي
دومره خبرې به کوي چې مازغه به دله وخوري بې موسم او بې پروګرام او بې سټیشنه لګیایي په مخه نو ته خو وایې چې کاڼه چاړاګان دي نه چاړاګان دي خو د انساني ژبې نه چاړه انساني ژبې چاړی ده قرآن مجید چې دا سترګې وایي وړاندې دي نو بل ځای کې قرآن ښه صفا وایي که نه فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور دا سترګې نه ړندېږي دا کله نیک سړی هم ړندې شي دا عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما په آخر کې بینایي چې دی ختمه شوې بینایي ختمه نو څومره لوی عالم حبر الامت ترجمان القرآن د ټول امت د ټولو نه لوی جوور سمندر و د علم سمندر نو هغه دارې بستر نو ولې داسې عذاب وسو دا ښکاره سترګې ړندېدل عذاب دی نو که دا عذاب نو بیا په مؤمنانو نه راتلی او په عبدالله ابن عباس نه غټ مؤمن به ته کوم پیدا کړي صحابه کرامو کې څومره لوی علم دی ورسره نو دا خو ازمیخ دی الله تعالی د چا نه دا سترګې والي او دی پې صبر وکړي نو قیامت کې به ولا الله تعالی جنت ورکړي لا تعمل ابصار دا سترګې ړندېدل مطلوب نه دي دا سترګې به کله ړندې او ډېر لویه بصیرت به ورسره وي که بصارت نه نو بصیرت به وي نورو خلکو ته به لارې ښیي لوی لوی اهل علم داسې تېر شوي دي سعودي کې دا شیخ بن باز چې و د هغه هم دا نابینا نو لوی لوی اهل علم ولكن تعمى القلوب التي في الصدور مسترګې دغه دي دوه دي یعنی دا تا ته وایي د سترګو و دننه چې ته وګورې نو دننه به هغه سترګې نه وي په دې زړه کې په دې زړه کې د دې سترګو په شانې سترګې نه او قرآن تا ته دا وایي چې یو جسماني سترګې دي او یو روحاني سترګې دي ما د هغې تعبیر وکړو یو حیواني سترګې دي او یو انساني سترګې دي نو الله تعالی وایي دا حیواني سترګې نه ړندېږي هغه انساني سترګې ړندېږي یا به الفاظ دیگر هغه جسماني سترګې نه ړندېږي هغه روحاني سترګې ړندېږي نو داسې آیاتونه چې راځي نو هغې کې دې مطلب ته دې دوو خبرو ته سوچ کوې نو ته به بیا ښه پوهېږي او خلکو د هغې نه بیا تعبیر کړی دی وی صم کاڼه دي عن سماع الحق او بکم عن النطق بالحق او عمی عن رؤیة الحق د حق د لیدو نه کاڼه دي د حق د لیدو نه ړانده دي د حق د اورېدو نه کاڼه دي د حق د وینا نه چاړاګان دي نو هر څه خبره کولی شي او حق نشي ویلی نه یې وایي که نه نه یې وایي ویلې غواړي نه داسې غلطۍ کړي دا غلطو په نتیجه کې هم دې ته خبره رسېدلې ده دا غلطو نتیجه دغه وه چې دی به دې ته رسي او کسویب یا مثال د دې په شان د مثال د هغې باران دی سویب زی سویب صابه یصوبو راتویدو ته وایي نو سویبون معنا چې په شر راتویږي او دا او چې دی دا په معنا د وو باندې هم راځي او کله په معنا د څه راځي واو دا خو دواړه حروف عطف دي هغه د یو بل په معنا باندې راځي او د یو بل په ځای راځي جالس الحسن او ابن سیرین نو که د حسن سره کېنې او که د ابن سیرین سره کېنې دا مطلب نه دی چې د یو سره کېنې د بل سره به نه کېنې خو دې دواړو سره کېناستل پکار دي ستا خوښه ده چې د کوم یو سره کېنې نو یا ته دا مثال ووایه یا دا مثال ووایه دا هم ټیک ده ځکه چې هغه مثال جدا دی دا مثال جدا او یا دا باندې دام ووایه او دام ووایه سویب په معنا د زی سویب او کسویب یا مثال د دې منافقانو په شان دا کس دی چې ګیر کړی باران زی سویب باران والی باران پې راوریږي او من السماء دا باران د بره نه راوریږي نو باران خو خود د بره نه راځي نو سویب سره من السماء سمانا نو تفسیر بیضاوی وایي د دې مطلب دا دی چې سویب خو ویم هغې باران ته چې ډېر په شډ راوریږي خو کله کله دا باران دا چپه یو طرف ته تاسو به ګورئ کله کله په دې سپرلي کې په دې پشکال کې دا باران چې وي نو دا د یو طرف نه راوریږي ته ګورې نو داسې چتری به ځان ته داسې بلکل سیده نه نیسي ځکه باران د ښی طرف نه دی نو داسې
کږه به ونیسي کله د بل طرف نه خو کله کله دا باران داسي او دومره تیز وي چې سړی وایي چې دا خو د هر طرف نه راورېږي سړی دا فیصله نشي کولی چې دا باران د مشرق نه دی که د مغرب نه دی که د ښي طرف نه دی که د ګس طرف نه دی دا ځکه چې دا باران ډېر زیات تیز وي نو دا د هر طرف نه دا اوبه راورېږي نو په دې من السماء کې د دې باران د ګڼوالي ته اشاره ده چې دا باران دومره ګڼ دی چې دا د یو طرف نه دی دا د هر طرف نه دی سړی دا فیصله نشي کولی د کوم طرف نه دی نو په داسې باران کې بیا تیاره ډېره زیاته وي دا باران بیا ډېره زیاته ګوروالی پیدا کوي او ډېره تیاره را پیدا کوي نو دا من السماء د دې دپاره سما لفظ چې دی دا به په دې قرآن مجید کې ته بار بار ووایې د سما لفظ په دې قرآن مجید کې او په دې عربی ژبه کې ډېرې معنی دي سما خو مطلقي اوچت شي ته م وایي کل ما اظلک وعلاک فهو سماک چې په تا باندې د پاسه دی او په تا اوچت دی په تا یې سوری کړی دی نو دا اسمان دې ته هم سما وایي سما وریځې ته م وایي وریځ هم په مونږ وانزل من السماء ماء نه اوبه د اسمان نه راځي دا هغه ګلکسي کهکشان نه راځي نه چې دا د وریځ نه راځي ولې ته به تا ترجمه دا قرآن وایي د سما او ته ما ترجمه وریځې کوې ما قرآن بل ځای کې وایي ام انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون ام انزلتموه من المزن ولې د دې سپینو سپینو ډکو ډکو وریځو نه دا اوبه تاسو راکوځوئ ام نحن المنزلون که مونږ یې ترې راکوځو نو قرآن ورته بل ځای مزنون وایي نو پته ولګېده چې سما نه مراد دلته مزن دی دارنګې سما د فضا ته م وایي دا فضا نه ده زمونږ نه بره دا کومه فضا ده چې پسې کې دا وریځې دي او دا جازونه پکې ګرځي دې فضا ته م سما وایي لکه وانا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وانا لمسنا السماء مونږ به دې فضا له ورتلو نو سما نه مراد څه ده باول اسمان ته خته نه جي اسمان ته خو دې نه دي ختلي اسمان نه دی خو هغه ډېره لویه لار ده نو پیریان اسمان ته ختلي نه دي خو دې فضا کې به وو لمسنا السماء معنا په دې فضا کې به مونږ ورتلو او کله کله دې فضا ته فلک هم وایي فلک چې کل فی فلک یسبحون دا نور او سپوږمۍ او دا ورځ او شپې دا ټول ارسو د ستوري فی فلک یسبحون پر فضا کې لګیا دي روان دي پکې نو دا په اسمان کې خو نه دي روان اسمان سے اوبه خو نه دي په اسمان کې روان دي نو دې نه مطلب د اسمان نه ښکته فضا ده د فلک نه مطلب هم د اسمان نه ښکته د یو موج دی تفسیر مدارک والا وایي موج مکفوف تحت السماء د اسمان نه لاندې یو موج دی لارې دي لهرونه دي اوس هم ورته ویوز او لهرونه ورته وایي دا ویوز دي سکای ویوز هوایي آسماني لهرونه دي نو دغه لهرونو ته هم سما وایي دارنګې سما هغې اسمان ته وایي چې کوم اسمان چې دی هغې کې دروازې دي هلته باقاعده ملائک ولاړ دي او هغه یو ټوس شی دی د هر څه نه چې جوړ دی که د زمرودونه جوړ دی او که د سرو نه جوړ دی او که د سپین نه دا به الله تعالی ته پته خو دا یو ټوس شی دی او د هغې نه بره وتل چې دي هغه ممکن نه دي تر څو پورې چې په دروازو نه یې ورغلی او هغه دروازو باندې باقاعده پیرداران ولاړ دي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د جبریل علیه السلام سره ته نو په دروازه کې باقاعده اجازه ته غوښتو نو وی څوک یې وی جبریل دننه نه ورته آواز باقاعده پیردار ولاړ دی تپوس کې څه د نوم دی وی څوک دی در سره وی محمد صلی الله علیه وسلم وی اجازه ورته شوې دی پیژنده خو یې پیژنده خو که پیژنې هم نه به اجازه یې نه پرېږدي وی اجازه ورته شوې دی وی او اجازه شوې وی الله نو راځه جبریل علیه السلام خو به اجازه ته راځي هغه په مخه ځي راځي او نبی علیه السلام په باره کې تپوس وکړو او ملایکو ته پته وه جبریل علیه السلام خو داسې ځي خو دا محمد صلی الله علیه وسلم ته اجازت شوی دی وی او اجازت دی ورته نو بیا ورته دروازه کولاو کړه نو د هغه دروازه به څنګه وي او د هغې دروازې ته داسې مواد ستا د کور د لرګي په شان دروازه به وي خو د هغې به څه سیسټم وي څه نظام به وي
هغه نه ستا په علم کې راځي او نه زما په علم کې راځي، نو دې ته هم اسمان وایي. نو قرآن کې چې اسما لفظ راځي نو هر ځای کې د اسمان یوه معنا نه وي. په عربۍ ژبه کې اسمان خټې ته هم وایي. اسمان په عربۍ ژبه کې څه ته وایي؟ خټو ته. ولې چې باران وشي نو څه خټې. نو دا خټې گویا کې دا د سما یعنی د باران اثر دی او سما باران ته هم وایي. نو په عربۍ ژبه کې پکې دا درې الفاظ نور زیاتې دي. سما معنا باران ځکه چې باران د بره نه راځي. د سما معنا خټې ځکه چې خټې د باران په وجه کېږي. د سما معنا شینکې ځکه شینکې د باران په وجه زرغونېږي. نو سما په عربۍ ژبه کې د درېو نورو مزیدو څیزونو ته هم وایي. په دې درېو څیزونو په دې درېو معنو باندې په قرآن کې نه دی راغلی، په عربۍ ژبه کې راغلی دی. اذا نزل السماء بارض قوم رعیناه وان كانوا غضابا. اذا نزل السماء بارض قوم، چې کله د یو قوم او د یو قبیلې په ځمکه باندې باران وشي، سما په نازل شي یعنی باران پې وشي، نو رعیناه مونږ خپل څاروي په هغه باران کې سره وو. په باران کې سره وو نه، په باران باندې شینکۍ را زرغون شي او په هغه شینکي او په هغه دربو په کبلو په هغه ورشو کې مونږ خپل څاروي سره وو. وان كانوا غضابا، خیر دی کا پې خپه یو جاهلان که نه، جاهلان وی مونږ بدماشان یو. په جهالت په زمانه کې خو به خلکو په بدماشۍ فخر کو. نو دا بدماشي شراب څکل دي او قتلونه دي او ډاکې چې څه ګورې په پښتو کې دغه یو معنا به راځي بس چې په څه باندې جاهلیت والا فخر کوي نو هغه بدماشي ده. اغلا ده، ډاکه ده، وجل دي، پوهېږې په خبره شراب څکل دي او د پردو ورشوګانو په پردو کورونو قبضې لګول دي او اغواګانې دي. نو دا ټول خو د بدماشۍ کارونه دي. نو په دې به فخر. البته بعضې سخاوت کارونه به هم کول، سجورت به پکې و، یتیمانانو سره به مرسته کوله، د میلمه خدمت به کوه، خو جدا خبره. نو سما دې زده کو، من السماء د هر طرف نه، دلته د دې فضا د هر طرف نه دا باران راځي. او فیه ظلمات، په دې باران کې تیری ومي، ورعد او ګړز ګړز ومي، وبرق او برېښنا مي. ظلمات خو تیری دي ځکه چې باران ډیر زیاتی او د هر طرف نه نو تیاری پکې و. وریځي ګوره کله کله ورځ داسې شي، بعضې خلکو داسې کړي دي چې د مازدیګر نه پس به چېرته داسې باران راغی نو خلکو وایي چې ګینې دا بلکل ماښام شو، نو ګړی به ورسره نه وي نو روژه یې ماته کړه. وایي دا ماښام دی، تیاره ده اوس، چې روژه یې ماته کړې ده نو ساعت پس بیا چې ګوري نو اسمان فضا کلاو شوې ده، چې ګوري نو هغه د انور لا ولاړ دی، انور لا ولاړ دی. نو دونه تیاری چې سړی وایي دا جوړ ماښام شو. ظلمات تیاری، دغه باران د تیزوالي تیاره د هر طرف نه او د وریځو. ورعد او ګړز ګړز ومي. رعد د اسمان کې چې دا ګړ ګړ کېږي دې ته رعد وایي. او برق او برېښنا مي. نو دا برق او رعد یو ځای، دا رعد او دا ګړ ګړ چې د څه نه را پیدا کېږي او دا برېښنا دواړه یو شی دی، خو د دې برېښ تعلق د لیدو سره یا د سترګو سره، او د دې رعد تعلق د څه سره دی؟ د غوږونو سره دی. ورنه دا شی یو دی. هغه یو عمل چې وشي د هغې په نتیجه کې دا ګړ ګړ هم پیدا شي او د هغې په نتیجه کې برېښ هم پیدا شي. اوس دا برېښ او دا ګړ ګړ ولې پیدا کېږي؟ د ولې نه خو به الله تعالی خبري، موږ ته نه یو خبر. خو عامه خبرې دوه دي، یو د دې ظاهري سبب دی او بل د دې باطني سبب دی. ظاهري سبب دا دی چې په دې فضا کې په دې وریځو کې مختلف قسمه اجرام فلکیه دي، مختلف قسمه په دې کې ګیسونه به وي، په دې کې به مختلف قسمه څه الکتران به پکې څه به پکې نور څه. نو دا قسمه اجزا چې دي هغه د بجلی او د برق اجزا هغه یو بل سره یو ځای کېږي، یو ځای کېږي نو هغې د وجې نه ګړز پیدا کېږي. او کله کله د دې اواز ډېر زیات شي نو لوی ګړز وکړي او برېښ هم د دې نه را پیدا کېږي. او کله کله د دې نه اور را پیدا شي نو د هغې نه تندر جوړ شي، خلک وایي فلانکي ځای کې تندر را پرېوته. نو دا هم دغه د وریځو مختلف اجزا دي چې دا د یو بل سره ټکراویږي.
او د هغې د ټکراوېدو به څه اصولي څه طریقه به وي. نو ظاهري طور باندې خبره داسې ښکاري چې د هغې وریځې د هغې اجزاو د ټکراوېدو د وجې نه دا برېښي. لیکن په روایاتو کې خو دا راځي چې دا ملائک دی او هغه ملائک سره کوړه ده او هغه کوړه ده ملائک لګي او هغه دا وریځې شړي د هغې د وجې نه دا برېښه او دا ګړز را پیدا کېږي. نو دی وایي چې ګوره ورته ما په ساینس کې دا ویلي دي او دنیا خو نن صفا واضحه خبره ده چې هلته ملائک خو نه ښکاري، خو دغه دی چې دا وریځې یو بل را واچولی شي او هغې په وجه باندې دا ګړز پیدا شي. نو دا غریب بې وقوف دی، داسې دانشور دی. دی د دې نه نه دی خبر چې د یو څیز دپاره ظاهري سبب ومي او باطني سبب ومي. دلته چې یو سړی ولګي او د بل سړي له په مرۍ باندې زور کړي او یا په ټوپک وله پرې سر کېږدي او ګړز ترې وباسي او مړي، نو دا مرګ او ژوند څوک کوي؟ هسې به حیثیت مسلمان خبره کوو. مرګ او ژوند د چا په لاس کې دی؟ نو دا سړی چا مړ کړو؟ دا خو الله پاک مړ کړو. نو دا بل سړی تاسو ولې راګیر کړی دی چې جیل ته یې اچوئ او وژنئ او پسې منډې وهئ او ویې نیسئ او درغئ او کوم ځای دی او راګیر یې کوئ؟ دا په دم دا بد حال ولې شروع کړی دی؟ نو مړ خو الله تعالی ځکه تاسو ورته کتل نو یا الله تعالی مړ کړ چې ستاسو څنګه عقیده ده، نو دا سړی ولې راګیروئ؟ یا خو دې سړي مړ کړ نو تاسو دا احیا او اماتت نسبت دې سړي ته ولې نه کوئ چې الله تعالی ته کوئ؟ ځکه تاسو وایئ چې په سترګو که ما خبره منو نو خو دا ده چې دا خو دې سړي مړ کړو. نو بیا داسې مه وایئ چې الله تعالی مړ کول او ژوندي کول کوي او کله کله سړي هم کوي. بیا خو دا نمرود هغه خبره نعوذ بالله ټیک وه، هغه وایي انا احیي و امیتو، دا مړ کول او ژوندي کول خو زه کوم نه اوله ته منې نه نه منې. نو دې بل سړي دا سړی مړ کړو نو ته خو بیا ده مړ کړو. نو دارنګې په دې منځ کې پکې یو سبب بل هم دی که نه، قل یتوفاکم ملک الموت الذي وکل بکم. خبرې خو درې شوې، یو مرګ او ژوند الله تعالی راولي، یحیي و یمیتو، ژوندي کول او مړه کول څوک کوي؟ الله پاک. یو دا دی چې دې سړي دا سړی مړ کړ دا دی په ښکاره، من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. ولګېدو قتل یې که یو مسلمان په ناحقه، نو یو دا سړی چې دا مسلمان یې په ناحقه مړ کړ. یو بل خبره پکې په منځ کې بله د زموږ عقیده ده چې یتوفاکم ملک الموت الذي وکل بکم. په منځ کې پکې ملائک هم دی د مرګ، هغه عزراییل علیه السلام پکې هم دی خو پکې تایر کړی و، هم د سړي نه سالي. نو یتوفاکم وجني خو هغه قرآن کې نورو ځایونو کې هم دا راځي، ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائکة یضربون وجوههم وادبارهم. که ته وینې چې ملائک دا خلک وژني او دا املاګانې او دا مخونه وله وهي. نو دلته د یو سړي په مرګ کې خو درې خبرې شوې. اوس ته ماته ووایه دا سړی چا مړ کړو؟ اوس ته ماته پکې یوه ووایه، کومه یوه پکې ایله او کومې دوه ترې پرېږدې؟ الله پاک مړ کړو نو ملائکو هم نه دی مړ کړی او سړي هم نه دی مړ کړی، نو سړی هم پرېږده او قرآن د دې آیت سره به څه کې؟ او که ته وایې چې ملائک مړ کړو نو بیا وایه الله هم نه دی مړ کړی او سړي هم نه دی مړ کړی. که ته وایې سړي مړ کړی نو بیا الله پاک هم نه دی مړ کړی او ملائک هم نه دی مړ کړی. نو ته نسبت یو ته منې دوو ته نه منې. نو په دې کې دې دریو کې کوم یو نسبت کوې ته؟ چا ته چې وایې نو دله د سوال جواب راوړه. ورته وایه چې یو اسباب یو ظاهري شی سبب یو باطني سبب دی. دا ظاهري سبب هم کله متعدد او کله یوي کله ګڼي، دا باطني اسباب هم کله یوي او کله صحیح ګڼي. نو دا اسباب به یک وخت په یو ځای راجمع شي او دا الله تعالی تا ته دا دنیا کې دا ښیي چې په دې دنیا کې چې دا څه کېږي نو دا هم داسې کېږي. انسان آزمایش په دې طریقه دی او د دنیا دا اصول داسې دي چې دې کې ټول څیزونه چې کېږي نو په دې کې څه اسباب ظاهریه او څه پکې اسباب باطنیه. اوس دا چې د ظاهر سبب کردار پکې 100% او د باطن سبب کردار پکې 100% دا نه ته معلومولی شي او نه زه معلومولی شم. په نیک عمل کې د انسان کردار 100% دی او د الله تعالی پکې دا تا چې مونځ وکړو دا تا په خپله انډیپنډنټلی دا مونځ وکړو، بس ته په دې کې باقاعده څه خود انحصاري او خود کفالت وستا، ته په دې کې خود کفیل وې چې مونځ وکې. نه دا خو توفیق غواړي. ته په دې کې خود کفیل وې چې تا دا حج وکړو دا تا په خپل وس وکړو. نو څنګه چې په مانځه په روژه په حج په زکات په نیکۍ
په علم په حاصلولو په جهاد کولو په چا سره په ښېګړه کولو په دې کې څه حصه د انسان خپله ده او څه حصه پکې د الله تعالی ده. دا الله تعالی ته علم دی چې څومره کار یې انسان ته حواله کړ او څومره کار یې په خپله خپل ځان ته پرېښود. خو بهرحال ثواب او اجر انسان له پکې ورکړه ځکه د ده پکې هم څه کردار شته څه کارکردګي پکې شته. دارنګې دا ګناهونه والا په دې ګناهونو کې هم انسان داسې مستقل نه و. تا ته ما پرون وی که الله تعالی دې د سټ نه رانیولې نو ده به دا اراده نه وکړي. نو دې کې دا ملایکو ته چې ویلې چې دې څه کوي نو تاسو تعاون کوئ. دا ملایک تعاون کوي. ملایک د سړي مدد او ملګرتیا کوي. او د آدم علیه السلام ته د سجدې معنا دا ده چې د آدم بچي چې څه کوي نو بس تاسو سره تعاون کوئ. ښه کوي او که بد کوي. اخوا به بیا زه ورسره که ته وایې چې دی ولې ده ته ویلې دي چې تعاون ورته ملایکو ته یې ویلې الله دا خو په بله خبره پوه شوم ښه چې زه غلا کوم او دروغ وایم دا ملایک زما سره تعاون کوي. نو ما یې د ملایکو خبره پټه ده پرېږده دا ستا د الله شخصي تا سره تعاون کوي که نه کوي. ته چې وایې زه دروغ وایم نو دا فیصله د الله کوي که دا ژبه دا فیصله کوي. دا د چا د مسلمان د بېعزته کولو یا د چا د غیبت د کولو دا فیصله دا غیبت خو کوي دا ژبه خو آیا د دې غیبت د کولو دا فیصله ژبه کوي که دا دماغ یې کوي؟ نو دا خو دا دماغ یو فیصله وکړي بیا الله تعالی د انساني جسم ته دا ویلی دي چې دا دماغ کومه فیصله وکړي او دا زړه کومه فیصله وکړي او دا دماغ د هغې دپاره یو طریقې کار جوړ کړي. نو بیا به دا لاس او دا خپې او دا غوږ او دا سترګې او دا ژبه دا به د دې تعاون کوي. اوس که ته وایې چې نه دماغ دې فیصله کولی خو زما ژبې دې د دې تعاون نه کولی نو ما دغه شانې طریقه ده دنیا طریقه الله تعالی داسې پیدا کړې ده. تا ازموي په دې طریقه چې تا له یو حکومت درکړ ستا عقل ستا علم یو خبره وکړه عقل پای کې تعاون وکړو دا د دې تھنک ټینک بیا چې هغې فیصله وکړه نو بیا یې ژبې ته یو کار حواله کړه چې هلکه هلته بره عالم بالا کې یو فیصله شوې ده هغه فیصله اوس نافظه کېږي به چې نافظه کېږي نو ژبې ته یې وایي چې شابه ته دا ګړ ګوړ شروع کړه نو بس ژبه خو د هغه مخالفت نه کوي. نو بیا خو به ته دا وایې چې په کار ده چې اډو ما به د دې فیصله کړې وی چې زه دروغ وایم خو ژبې به زما خبره نه منلې. ما به دا فیصله کړې وی چې په دې لاس باندې زه دا پردی مال را قبضه کوم او تختوم یې خو دې لاس به زما د عقل لا خبره نه منلې. نو بیا خو د دې دا معنا ده چې زه به یې ګټه پیدا کړې وي د دې په ځای داسې ولې نه وی چې زه به یې ګټه پیدا کړې وي. نو ته چې ګټه نه پیدا کړی انسان یې پیدا کړی او تا دپاره د ښه او د بد یو معیار جوړ کړی دی یو طریقې دله جوړه کړې ده یو اصول یې جوړ کړي دي یو عادت یې جوړ کړی دی. نو هغه هم دا دی چې تا له دلته یو حکمراني در کړې ده نو ته په دې خپل وجود باندې حکمران یې نو ستا دا وجود ستا اعضا ستا خبرې مني. دغه شان ستا د خبرې د منلو سره تعاون د بهر نه الله تعالی یو بل تعاون ورسره ملګری کړی دی چې ډېر کارونه داسې دي چې هغه ستا ده ته به دې لاسو ته وایې چې دا کار وکړه ته به دې ژبې ته وایې چې دا کار وکړه خو هغه یې نشي کولی په نیکۍ کې او که په بدۍ کې. د دې وجې نه الله تعالی ستا د بهر مدد دپاره او د بهر د تعاون دپاره تعالی ملائک مقرر کړي دي. دا ملائک ستا په هر یو کار کې ستا د ژوند په دې تېرېدو کې ستا تعاون او مدد کوي. لکه یو سړی دی حکمران دی په یو ملک کې هغه ملک کې فرض کا د هغه سره فوج هم شته پولیس هم شته وزیران هم شته ځمکې هم شته بجټ هم شته خو دا هر څه کمزوري دي کم دي. نو دی بل ملک والا ته ووایي یاره ما سره سیلاب راغی یاره فوجیان راولېږئ زلزله راغله ما له څوک ماهرین راولېږئ قات راغی ما له څه مدد راولېږئ یو نوې خبره راغله دلته یو کار کول غواړو زمونږ انجینران دومره نه پوهېږي ما له انجینران راولېږئ. نو د دنیا د حکمرانان او حکومتونو د یو بل سره په دې معاملاتو کې څه کوي تعاون کوي. په انفرادي ژوند کې انسان هم داسې اجتماعي دی که نو د دپاره دا بل هلکه دا کار زه په خپله نشم کولی راشه دا پڼ راته راچوت کا ورشه دا فلانکې خبره داسې وکړه دا کتاب راله راوړه بازار نه سودا راوړه. نو دا د وجود نه دننه تعاون اخیستل د یو عمل دپاره او د وجود نه بهر تعاون اخیستل د یو مدد دپاره دا خو د دې دنیا کې د دې نظام د چلولو دپاره ضروري دي. نو څه کارونه داسې دي چې پای کې د بهر نه ته مدد غواړې هغه معلومي او څه کارونه داسې دي چې دا بهر نه به کې ته کوم مدد غواړې نو هغه نامعلوم دي نو هغه ملایک دي. په دې وجود کې دننه څه داسې څیزونه دي چې هغه تا ته معلوم دي ته د هغې نه تعاون غواړې. دا ته چې وایې چې ما اراده وکړه او دې ژبې ته ویم چې غیبت وکړه په دې منځ کې دا لینک چې دی دا ته معلومولی شي
یعنی هر یو انسان دې په دې سوچ وکړي چې لکه زه یو اراده کوم زه اوس پاسم او د بازار ته ورځم او ټماټر علم نو بیا چې دا اراده سړی په عمل کې راولي نو شي د پاسي نو د دې انسان نه ته تپوس وکړه وایي دا چې ته دا پاسې دی دا څنګه چل شو ته ما په دې لږ پوهه کړه نه به ورته څه خبره مې خو ما چې یاره داسې چلو کړم نو پاسېدم نو دا داسې چلو دا په دې منځ کې پوره د پیغام رسانۍ او د ډاک یو نظام و چې اول دا زړه چې دا د بادشاهي سیستم دی د سره دی د دماغو ته یو کار حواله یا د دماغ ول یو تجویز ورکړه چې یو کار پکار دی هغه فیصله وکړه چې د فیصله وکړه او دماغ په هغې باندې د هغې دپاره یو عملي شکل مرتب کړو نو بیا په دې منځ کې یو بې واسطې یا واسطه پکې ده خو یو ډاک داسې دی یو بټن داسې ده چې د هغې نه زه خبرې مو نه ته خبرې خو بس هغه فیصله چې یو ځل وشي نو فورا دا لاس بیا په خپله په حرکت نو که کار د لاس سره متعلقي نو ژبه خاموشه خو لاس په حرکت کې راشي که کار فرض کا د ژبې سره تعلق ساتي نو لاس خاموشي خو ژبه په حرکت کې راشي هغې کې دا خطایي نه کېږي چې کار د لاس دی په حرکت کې دی ژبه راځي دا ډرایور چې ډرایوینګ کوي او ناڅاپه ورله څه شی مخې ته راشي نو د ده دا دماغ فورا ګوره په هغه وخت کې یو ګڼم نه وي خو فورا د هغه دماغ یو فیصله کوي یو طریقه کوي او د هغه دماغ د فیصلې سره فورا لاس خپل کار کوي او خپې خپل کار کوي کله کله ده ته پته هم نه یو لاس خپل کار کړی د ده خیال هم نه یو خپې هغه خپل کار کړی نو دا دا دومره ګردان د دې دپاره کومه چې څه په خبره ته پوهېږې بیا که نه پوهېږې ځان نه مه پوهېږه ستا خپل کار دی خو زه خو به لګیا یم نو زما خو دغه ذمهداري جوړه کړې ده هغه دا دی چې د انسان پر جسم کې دننه هم دوه قسمه کارونه دي یو داسې دي چې هغه د ده په اختیار کې دي او یو داسې دي چې هغه د ده په اختیار کې نه دي د انسان د جسم نه بهر هم دوه قسمه کارونه دي یو هغه دي چې هغه د ده په اختیار کې دي او یو هغه دي چې د ده په اختیار کې نه دي او دا دواړه د ده تعاون کوي د جسم دا دننه هم د ده تعاون کوي دغه شانې پرې کائناتو کې هم د الله تعالی یو نظام دی ځینې نظام هغه دی چې هغه د سړي په فهم کې او په نالج کې او په علم کې راځي او ځینې هغه دی چې هغه د هغې هغه اسباب او هغه کارونه د سړي په فهم او په نالج او په علم کې نه راځي نو د هغې نه یو دغه د رعد او د برق مسله هم ده چې یو په ظاهر کې خو دا ښکاري چې دا وریځ د یو بل سره ټکراو شو د وریځې څه اجزا د اجرامو د فلکي اجزا فضایي اجزا د یو بل سره ټکراو شو هغه هر څه چې دي او یو دا دی چې د دې وجه دا ده چې دا الله تعالی د ملایکو نه دا کار علي دا اوبه چې په دې خړونو کې روانې دا هم د ملایکو نه الله تعالی دا کار علي دا شین چې کله په یو طرف کېږي او کله په بل طرف کېږي دا کار هم الله تعالی د ملایکو نه علي دا وریځې چې په یو طرف ځي او په بل طرف ځي دا کار هم الله تعالی د ملایکو نه علي ته وایي دا خو د هواګانو نه علي نو ما دا خو قرآن هم ویلي ته پرېږده وارسلنا الرياح لواقحه دا خبره خو قرآن کړې وه ته دا د ما ساینس دا خبره وکړه دا خبره قرآن نه مخکې نه کړې وه چې دا هواګانې څوک چلوي وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا حتى إذا أقلت چې دا هواګانې بار کی اوچتی کی په ځان داسې را اوچتی کی سړی چې پیټې په ځان را اوچتی څه را اوچت کی سحابا ثقالا درنې درنې وریځې نو دا درنې درنې وریځې د هواګانو په دې اوږو روانې دي نو دا قرآن هم ویلي دي اوس ته چې حدیث کې خدا هم راغلی د ملایکو نه دا کار علي ما قرآن کله دا دواړه خبرې کوي کله یوه کوي بله نه کوي دا استاد د پوهې دپاره دا ټولې خبرې کوي دا ظاهري طور باندې او دغه حقیقي طور ظاهري سبب دا دی او حقیقي سبب دا نو دا د دې خو بې شمېره مثالونه دي بې شمېره مثالونه موجود دا کرامات هم دغه شانې بظاهر شی یو شانتي حقیقت کې بل شانتي دا معجزات هم داسې دي خرق عادت د نبی علیه الصلاة والسلام د ګوتو نه پی بهده نو د ګوتو نه پی څنګه بهي نو وایه دا د اسبابو تحت نه بهیږي او د معجزې خرق عادت په طور ته وبهي دارنګې کله کله ونې خبرې وکړي د نبی علیه الصلاة والسلام معجزې خو ډېر شی دي که نه تقریبا 1400 معجزات غالبا 1400 د پاسه 1200 امام دا بهقی چې دی هغه په هغه خپل کتاب کې دلائل النبوه د امام بهقی کتاب دی نه په هغې کې هغه څه د پاسه 1200 معجزات ذکر کړي دي
نه پای کې خو ډېر څه حسي دي او څه عقلي. نو دیم دا د فهم دا طریقه ده چې د دې هغه اسباب شته هغه پټ دي. الله تعالی برای راست یو کار کوي د ملایکو په ذریعه باندې کوي. نو تا ته به ظاهر سبب نه ښکاري، بلا سبب ای ده، بلا سبب. او کله کله بعض کارونه د سبب مطابقي خو هغه پټي، هغه سبب پټي او الله تعالی داسې حالات برابر کوي. نو دا رعد او برق دواړه نسبتونه درست دي. څنګه چې تا ته ما وایي سړی مړ شو نو چا مړ کړو، نو ته وایې یاره دا درې واړو پکې خپل خپل کردار دی. د الله تعالی پکې خپل کردار دا دی چې الله تعالی د مرګ او د ژوند یو نیټه مقرر کړې ده. خو الله تعالی کله کله کارونه برای راست کوي او کله د ملایکو په ذریعه کوي. نو دا مړه کول د ملایکو په ذریعه کوي، نو ملایکو پسې راولېږو. او سړي ته ویلي چې ته مه وژنه او هغه کار وکړو، نو هغه ته وایي تا ځکه مړ کړو چې تا ته ما ویلي ته به ډز نه کوې، تا به ډز ولې وکړو؟ تا په خپل خیال کې دی مړ کړو که نه، ستا خیال خو دا دی. هغسې نه وایي چې ما مړ کړو. مولانا شبیر احمد عثماني رحمه الله د تقدیر پر مسله کې یو خبره دام کوي چې د انسان له چې الله تعالی دا سزا ورکوي دی ولا په دې ورکوي چې دی په خپل ذهن کې دا کار ما وکړو. وایي څنګه پلان کې مې یخ کړو که مې یخ نه کړو، برابر مې کړو که نه؟ نو دا نو برابر کړی دی، خو د ده عقیده خو دا ده، ده خو خپل خیال دا وکړو، ده خو خپل نیت ښکاره کړ. لکه مثلا تا یو سړي ته کویه وکنست، اوس هغه سړی په کویي کې پرې نه وته، نو تا خو خپل کار وکړو، نو تا خو خپل نیت وکړو، تا په سړي ډز وکړو او سړی بچ شو، بې ګناه. نو تا خو خپل کار وکړو، ته دا ځان ملامته په دې نه شې، ته به خامخا ځان ملامته ګڼې، ته ځان په دې باندې پاک نه شې ګڼلی چې یاره ما ډز وکړو خو خو نه لګېده. تا به خامخا خلک په دې ملامته کوي، تا له به سزا درکوي، تا ډز ولې کوو؟ تا خپل چې ستا سم کار وکړو هغه تا وکړو، مرګ او ژوند هغه ستا په اختیار کې نه و. وایي تا خپل نیت ښکاره کړ. کله کله سړی یو کار وکړي که نه، چا خلاف څه خبره وکړي، سړي سره هغه فلانکي سره رشته کومه، بل سړی راشي یاره جي بس در سره خو رشته مه کوه، نو زور یې لګولی اخر هغه سړی د ده خبره ونه مني. و یاره زه ورسره کوم رشته ده ما خوښه ده، نو ده ته پته ولګي، هغه وایي یاره بس زما خو پکې وایي نه تا خو خپل زور لګولی و، ستا خو دغه مره وس دا څومره دې وس وکړو، اوس باقي کار ستا په وس مطابق کار ونه شو، نه جدا مسله ده، خو تا خو نو په دې باندې سړی ګناهګارېږي. ځکه خو قرآن مجید کې په احادیثو کې دا خبره راغلې ده چې بعضې نیتونه چې دي په هغې باندې هم سزا او جزا میلاوي. یو سړی دی د هغه نیت دا دی چې مسلمان باندې یو ځای کې ظلم دی، مسلمان خلک غربوي وهي جیل ته بوځي، دی وایي یاره دا ورسره ډېر ښه کوي، دا د دې لایق دی، مه کوه چې کوي ورسره، دا ښه کار کوي. نو دی هم داسې دی لکه چې دی په غربولو کې شامل دی. یو ځای کې د نیکۍ کار څوک کوي، د ده نه په زرګونو میله لرې د نیکۍ کار څوک کوي، دی وایي یاره کاش چې زه دغلته وی نو ما هم داسې کول. وګوره د دومره د نیکۍ کار یې وکړو، چا له روژه ماته یې ورکړو، چا یتیم او د فقیر او د مسکین او د کونډې او د غریبو د ده تپوس، یاره زبردست کار یې وکړو، یاره که ما له خدای پیسې را کړي وی که نه ما بس که تا له نه دي در کړي او تا کار نه م دی کړی تا ته اجر میلاو شو. نو دا یو بنیادي خبره وه، د دې څه نه څه وضاحت خو تا یې زده کړو او باقي ټول وضاحتونه خو د دې نم کېږي. فیه ظلمات چې په دې کې به په دې څه کې سویب کې صحیح، په دې سویب کې تیارې، یعنې دا سویب او دا تیاره په دې یو ځای کې دی که نه، دواړه یو بل سره د جوار د وجې نه نسبت کېږي. ورعد او په دې کې برېښي ګړز ګړز، وبرق او په دې کې برېښنایي، یجعلونا دی ورنه نباسي اصابعهم خپلې ګوتې فی آذانهم په خپلو غوږونو کې من الصواعق د وجې د یارې د تندرونو نه. صاعقه دا کله ګړز وشي او څه شی راولوېږي، اور چې راولوېږي د بر نه. نار تسقط من السماء حذر الموت او د وجې د یارې د مرګ نه. دا مثال شو، دا مثال د منافق متردد دی. متردد منافق چې دی نو د مثال داسې دی لکه باران ور. باران خو وحی ده، څنګه چې په وحی باندې مړه زړونه ژوندي کېږي داسې په باران باندې مړه ځمکه ژوندی کېږي. خو څنګه چې په باران کې ګړز ګړز هم وي او کله پکې تندرونه هم رالوېږي، کله پکې تیاره هم وي، کله پکې خوړګی راشي، کله پکې د چا کور هم یوسي، اوبه زیاتې شي. داسې په دې وحی کې مختلف قسمه احکام، کله وی سر ورکوه، کله وی مال ورکوه، کله وی لوږې تېروه، کله وی تندې تېروه، کله وی شپې رونوه، کله وی په خپورې تڼاکې راخېجه مزلې کوه، او کله کله پکې خوږې خبرې وي.
نو خوشحالی هم څه حرام نه دي، زیب و زینت هم څه حرام نه دی، حلال رزقونه هم څه حرام نه دي. طیبات من الرزق کلو واشربو پکې هم شته، خوشحالی او کامیابی پکې هم شته، راحت پکې هم شته، غنیمتونه پکې هم ملاویږي، زړه اطمینان او سکون پکې هم ملاویږي. نو دا ټولې خبرې پرې وحی کې دي، نو داسې پرې باران کې هم دي. اوس یو سړی دومره ساده دی چې هغه وایي چې یاره دا باران خو مې خوښ دی، خو دا ګلس ګلوز مې پکې نه دي خوښ. باران مې خوښ دی خو دا کوټه سوځېدل مې پکې نه دي خوښ. باران مې خوښ دی خو خټې مې نه دي خوښې. باران مې خوښ دی خو یخني مې پکې نه ده خوښه. نو دا بیا ساده دی. په باران کې خو به دا خبرې وي، هغه عمومي شی دی، عمومي فایده به پکې وي او څه به پکې نقصانات بظاهر. دارنګې یو سړی داسې وایي چې یاره دا قرآن مې خوښ دی، خو چې دې ته پکې وګورم چې منځونه دي نو دا خو پکې ښه خیر دی، او چې دې وګورم چې یتیم او غریب له پکې څه ورکوي نو مال هم پکې کله څه راکړي، نو دی وایي دا مې پکې ډېره خوښه ده، وایي مال یې پکې سرام کړه. خو چې یاره دې ته پکې وګورې چې دا روژه به د چا پلار ونیسي، دا لوږې او تندې به څوک تېرې کړي، حج له به څوک 2 لکه روپۍ ولګوي، جهاد له به څوک لاړ شي، مرګ ته به څوک تیار شي، او حرامونه به څوک څنګه ځان را بند کړي. یاره چې دا پکې نه وی که نه نو بس زبردستې خبرې وي، ډېرې مزېدارې وي، نو دا پکې نه وی نو دا خو به پکې. نو دا د هغه متردد مثال دی. متردد چې دی پیدو ته ګوري وایي ښه کار دی، خو چې دی بل طرف ته پکې ګوري وایي یاره دا کار پکې ګران دی. نو کله چې دی فیدو ته وګوري وایي یاره ملګری کېږم، کله چې دی تکلیفونو او مصیبتونو ته وګوري وایي یاره د چا پلار به یې وکړي، دا ګران کار دی. نو دی هر وخت کله یو خوا دی او کله بل خوا دی. ځکه خو په حدیث کې د ډېر ناکاره مثال بیان شوی دی چې دی کله د یو ډلې له ور روان دی او کله د بلې ډلې له ور روان دی. نو دا ناکاره مثال یې د دې دپاره ورکړو، لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء. ظلمات تیریری بعضې مسئلې حل کولی نشي. مونه د قرآن دا مثالونه ظلمات و رعد و برق. په دې باران کې تیری دي، نو څه مطلب دی په دې اسلام کې دته بعضې مسئلې ډېرې مشکل ښکارېږي، تیاری که نه نو سړی پکې لار نه مومي. دی و یاره چې د تقدیر پر مسله پکې نه پوهېږم او دا مې پکې نه ده خوښه او دا مې ذهن نه مني، کني نورې مسلې ټیک دي. دا ظلمات د تیاره ده، د نظر کار نه کوي. یا وایي دا عذاب قبر دا مسله نه ده، دا باندې وایي نه پوهېږم، دا مې ذهن کار پې نه کوي، دا مې ذهن تعپیل نه کوي. فلانکۍ مسله چې دا د ښځو میراث پکې نیم دی، یاره دا مې ذهن، نو دا هغه ظلماتو نو تیری دی، یعنی اشکالات دي. نو د سمه لار اختیار کړې نه ده، که نه سمه لار اختیار کړې وی بیا به پوه شوی وی. خو د اولنی آیات نه دی ویلی چې یؤمنون بالغیب. نو دی لګیا دی هره مسله په عقل حل کوي، نو په عقل خو نه حل کېږي. یا لکه دا ګز د څه دپاره دی، مثالونه خو زه بې شمېره وایم، څه جوړوم او څه به رایادېږي، څه به د بل چا غی. خو دا ګز باندې او په دې پیته باندې هر څه ناپ کېږي که نه ناپ کېږي؟ ها جی په ګز باندې ځمکې خلک ناپ کوي که نه ناپ کوي؟ نو زه ته داسې چلو که چې د سمندر ته ورکوشه او په ګز باندې سمندر ناپ که، په ګز باندې سمندر ناپ کېږي؟ ته چې داسې یو ګز ووایې نو هغه ځای له ناچپه نو چې بیا د ګز اوچتی ول تږدي نو چپه په هغه ځای کې. نو په ګز باندې سمندر ناپ کول دا د هغه سړي مثال دی لکه په عقل باندې د تقدیر مسئلې حل کوي. د سمندر دپاره ځان له پیمانه پکار ده. چپې چې دي هغه په ګزونو باندې نه ناپ کېږي، په لویشتو نه ناپ کېږي. یا دلته د کوز سیند ته ورکوشه او دا چپې په دې لویشتو ناپ که. نو ته یې له لویشتینه کې، لویشتینک دغه ته نه وایي چې چیتي، لویشتینک دغه ته وایي چې هر شی په لویشتو ناپ کوي. دته پس د دې نه لویشتینک وایي، لکه دانشور او لویشتینک. نو ده سره یو لویش او یو ګز ورسره ده، یو پیتګۍ ورسره ده. په هغه پیتګۍ باندې خو هلکه ته دا ځمکې پې تله، دا کارپېټونه پې ناپ کوه، دا دیوالونه پې ناپ کوه، مزدوري دې کړي نو هغه کور پې ناپ کوه. خو په دې سمندر او چپې نه ناپ کېږي. د چپو د ناپ کولو دپاره ځان له پیمانه ده. نو دا لویشتینک داسې کوي چې دا غریب چېته پیته کتلې ده نو دی پې اوس هر یو شی. نو ظلماتون ځکه دي
چې ته هره مسله په عقل حل کې، عقل نه د پاسه بل یو قوت دی چې هغه وحی ده، نو دا مسلې په وحی باندې ناپ کېږي، په وحی باندې تللی کېږي، دا په عقل نه تللی کېږي. چې په دې مثالونو نه پوهېږي نو بیا دې الله پوهی که نو د دې نه زیات زما نور وس نه کېږي چې زه تا پوهی کوم. که پوهی نه شوې زما په خیال دا مطلب ظلمات په دې کې تیارې دي، اشکالات ورعد نو په دې کې ګړز ګړز دی، نه سمېږي وایي. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. مهل الكافرین امهلهم رویدا سنفرغ لكم ایها الثقلان. نو دا وعیدونه نه دي، دا دمکی، دا دمکی. صبر وکړه زه به درته وزګار شم، صبر وکړه زه به درسره پوه شم، دا ورته وایي قرآن که سنفرغ لكم. کلا مه کوه داسې، ستعلمون پوی بشي، پوی به دې کم، نه پوهېږې نو پوی به دې. دا وعیدونه دي، دا ګړزاری دی، دا ګړز ګړز. و برق او برېښنا دا پکې چې دا دلایل دي چې برېښ وشي نو هر څه پته ولګي، هر څه سړی ښکاره وي. نو په دې کې دا بې شمېره دلایل دي، دا داسې دي لکه رڼاګانې. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. دا وایي وفي انفسکم افلا تبصرون. دا په نفسونو کې دا دلائل، دا په اطرافو کې، په آفاقو کې دا دلائل، په دې کائناتو کې دا دلائل. دا برقن، دا بریخ دی، دا بریخ. پخوا چې ته ساده سړی و نو په لاره روانو تیاره وه نو ده به څه نه لیدو چې بریخ به وشو نو ده به یو څو قدمه لاړ نو بیا به وایي زه ته بیا، وایي زه ته بیا ساده و نو دې بریخ باندې دا رڼاګانې وشي، ښکاره شي پته. یجعلون نو دی ویریږي چې دا هر څه ویني که نه، دا ګړز ګړز او دا چې ویني. نو چې سړی یریږي نو سړی د ډز نه یریږي نو بیا څه چل کوي، د دې یوې ګوتې دا سر په دې غوږ کږدي او دی دومره وارخطا دی چې یجعلون اصوابعهم، دی پکې دا ټولې ګوتې ورمنډي د یارې د وجې، دی وارخطا شي. نو وارخطا کېږي ولې؟ ته چې په دې غوږ کې دا ټولې ګوتې نه چې دا ټول سوکان پکې ورمنډې نو ولې ته به د ډز نه بد شي؟ د اسمان نه چې کوم ډز راځي دا د مونږ خلکو هم یو ساده توب وي که نه، دا ګړز وشي نو مونږ ویرېږو. حالانکه چې ګړز وشي نو هغه شی چې ته لوېدلی پخوا نه د هغې د هغه لوېدو ډېر وخت شوی، خو مونږ د هغه ډز د وجې نه څه شو ویرېږو. برېښ چې کله وشي بد د هغه برېښ سره هغه شی چې ته پرېوتی هغه تندر چې کوم، خو ګړز خو ډېر وروستو راځي، اواز خو مونږ ته ډېر وروستو رارسي. خو چې مونږ ته اواز را ورسي نو مونږ وایي چې ګینې دا پرېوته، چې اواز را رسي هغه پرېوتی، د هغه پرېوتو نه پس دا اواز تا ته راځي. نو انسان داسې کوي، نو د ډېرې یرې نه، د ډېرې ترهې نه او د ډېرې وارخطایۍ نه دی د یوې ګوتې سر په غوږ کې نه ږدي بلکې دا ټولې ګوتې پکې وردننه کوي، وارخطا دی. او دا ګوتو کې دا غوږونو کې دا سرونه ولې دا ګوتې پکې ولې نه باسي؟ اناملهم په دې اصابعهم وي، حالانکه پکار ده چې انامل ویلې وي، انامل د ګوتو سرونه دا پکې ورده. من الصواعق د وجې د یرې د تندرونو نه وایي چې تندر رانه شي، او د تندر نه ولې یریږي نو دا حضر الموت، نو دا مفعول له د دې مطلقا د دې ټول د من الصواعق ورسره کې نو دا وضع په مفعول له شو، نو دوه مفعول له شو. یو مفعول له دا من الصواعق شو، دا د یجعلون لپاره شو، او بل دا حضر الموت شو، دا د یجعلون اصابعهم من الصواعق د دې مجموعې لپاره مفعول له شو. والله محیط بالکافرین، والله تعالی احاطه کوونکی دی د کافرانو نه، ګیره اچوونکی دی د کافرانو نه. کافرانو سم د الله تعالی په ګیره کې دي، نه دا خیال دی چې لا قیامت به یو کله به وي، نه نه اوس هم دی د الله تعالی په دې ګیره کې دی، دی څه بچ نه دی. او دا معنا هم ده چې والله محیط، الله تعالی تباه کوونکی دی. احاط یحیط تبایتم وی، و احیط بثمره، سورة کهف کی دی، و احیط بثمره فاصبح یقلب کفیه علی ما انفق فیها، و احیط بثمره د دې باغ میوه تباہ شو. سورة یوسف کے موئی لتأتننی به الا ان یحاط بکم، لتأتننی به
دا بنیامین به مال راولې الا ان یحاط بكم مگر که ټول تباه شي. نو که تاسو ټول تباه شئ نو خیر دی بیا دی خو دا نه منم چې دی به روغ دی به نه راځي او تاسو به روغ راځئ. الا ان یحاط بكم مگر که تاسو ټول تباه شئ. نو احاط یحیط او احیط یحاط تباہی تم وی دو آیاتونه میرے ته په دلیل کې. والله محیط والله تعالی تباہی راوستون کې رہے بالکافرین په کافرانو باندې. دا وزنی مثال لگ مزید وضاحت کی جدا برېښنا تیزه ده یعنی د قرآن دلائل ډیر تیز دي. د دین زیات دلائل کې د تویل وې نو بیا به عقل پکې کارم نه کولای د ډېر رڼا د وجنه. نو د قرآن دلائل دومره دي چې د دین زیات دلائل وې او د دین پسې لږ ورخه نو بیا ستاسو برداشت نه بار کېدو. نو دا د قرآن دلائل چې دي په دې باندې ځان پوهېږه به دومره تعالی پوره ده. یکاد البرق نزدې د چې دا برېښنا یخطف ابصارهم او تختی د دې دا نظرونه د سترګو یعنی نه تختی دا اوس چې کومه برېښنا ده دا نه تختی او چې د دې نه زیاته شو نو بیا به و تختی. دا کاد یکاد په د عربۍ ژبه کې عجیبه ټکی دی. دا چې مثبت نو منفي کېږي او چې منفي نو مثبت کېږي. په د عربۍ ژبه کې ډېر کمالات دي. په عربۍ ژبه کې څه دي؟ کمالات دي. په دې نو یو کمال په دې عربۍ ژبه کې دا دی لکه مثلا و یو لفظ دی چې خوځي نو نه خوځي او چې نه خوځي نو خوځي. اذا حرکته سکن او اذا اسکنته حرک. نو هغه لفظ د واو او د سین او د طوا. کته واو او سین او طوا په داسې تلفظ وې چې ته وې وسطن دی سین باندې سکون راولې نه خوځي. نو دا د دې ځای نه والا در د دې ځای پورې د دې وسطن کم دی وای دایم وسطن دی او دام دی او دام دی او دام. د هغه دیوال نه والا د هغه دیواله پورې منځ کم دی دا ته چې پکې ناسې دام دی او دام دی او دا زیم دی هغه ځای دا ټول وسط. نو چې تا ساکن که نو دا وخځېد یعنې هلتم دی دلتم دی دلتم دی دلتم. خو که تا دا متحرک که او تا وی وسط دی سین له دې زور ورکړو نو دا زور متحرک شو دا سین متحرک شو دا حرکت پرې راغی نو دا به بیا نه خوځېږي. دا به بیا بلکل هغه منځنۍ نقطه چې بلکل د هغه یعنې یوه نقطه نه دی خوایي نو ته یې خوایي. نو وسط به یې هغه وي چې هغه ساکني او وسط به هغه چې هغه متحرکی. نو قرآن د امت مسلمه ته وایي جعلناکم امتا وسطا. تاسو امت وسط یې یعنی هغه ډله یې چې هغه د اعتدال په هغه نقطه ولاړه ده. بلکل هغه د عقیدې او د عمل په لحاظ سره د اعتدال نه یوه نقطه نه ده یوه نقطه یو ټکی دا یو ټکی هم دا د اعتدال نه دی خوا او اخوا نه ده. دومره حده پورې دا امت معتدله دی امت وسط. او یو دا طریقه چې دا څه شی دی چې مثبت نو منفي او چې منفي نو مثبت. خلکو پکې شعر ویلی دی دلته ما را نقل کړی دی قرطبي نه وی انحوی هذا العصر ما هي کلمة. ای د دې زمانې نحوي نحو میر دی ویلی دی او کافیه دی ویلی ده. ما هي کلمة هغه کلمه څه ده جرت بلسان جرهم و ثمودی چې د بنو جرهم او د ثمودیانو په ژبه باندې جاری ده یعنی د عربو په ژبه جاری ده. اذا نفیت والله یشهد اثبتت. اذا نفیت والله یشهد اثبتت چې کله منفي شي نو الله پې ګواه دی چې مثبت شي. او وان اثبتت قامت مقام جحودی وان اثبتت قامت مقام جحودی او که ثابته شي نو د انکار پر ځای ولاړی بیا نو وایي هغه کاد یکادو دی. هغه څه دی کاد یکادو. بل ځای کې قرآن وایي اذا اخرج یده لم یکد یراها چې لاس را وباسي نو لم یکد یراها نی یعنی قریبه ده چې وین دی خو یې ویني خو دا لیدلی دی نه لیدو ته څه دي قریب دي. وما کادو یفعلون او کار یې ونه کو نه نه وی که خو کولو ته نږدې نه و وی که خو قریبه وه چې نه وی کړی.
یکاد البرق یخطف ابصارهم قریب دا چې دا برېښنا د دې نظر و تخت نه تختی ته نه تختولې ته نه ده او که لږه زیاته شو نو تختی ته کنه کوي خبره اذا غیر الهجر المحبین لم یکد دا عربی او شاعرم پکې ویلي رسیس الهوا من حب میت یفرح یبرح وی چې د هجران په وجه باندې دوستان د دوستانو نه جدا شي او د خلکو نه خپل دوستان هیر شي چې وخت تیریږي نو خلک هیریږي چې وخت تیریږي نو خلکو نه یو بل هیریږي نو وی اذا غیر الهجر المحبین لم یکد وی چې وقت تیریږي نو خلک یو بل نه هیری خو لم یکد رسیس الهوا من حب میت د میه محبت چې دی کنه نو دا یبرحو دا به همیشه یو دا به مطلب دا دی چې وخت په دیم ډیر تیر شنو دا یر شوی نه دی خو یریدو ته نږدې دی ځکه طریقه راغله چې وخت ډیریږي نو خبره یریږي نو التم لم یکد رسیس الهوا من حب میت یبرح ته په شعرونو نور څه کوي خو دغه آیاتونه مې راته وویل یکاد البرق یخطف ابصارهم قریب د چې دا برېښنا وتښتي د دې دا نظرونه د سترګو کلما اضاء لهم مشوا فیه هر کله نو ګوره دلته تښتي دلته په هغه مثال کې ووایه چې ما راته وی هغه مخکینی مثال د منافق عنادي و هغه ضدي و نو د هغه نه الله تعالی ذهب الله بنورهم او دا مثال د منافق متردد دی نو دلته یې ورته ونه وی چې د ده نه رڼا لرې کومه وی یکاد البرق دا هم دې ته نږدې دی دا متردد هم دې ته دا مترډ دی دته مترډ وایي په پښتو کې دا مترډ په دې نه پوهېږي چې په باران کې خدا خبرې وي دی په دې نه پوهېږي چې په دنیا کې خو سخت او ګرمه وي او یوازې عیشونه دي یوازې مزې به نو دا بې عقله دی خو د دې باوجود الله تعالی د ده نه هغه نظر د ده د سترګو هغه نه علي یکاد البرق یخطف ابصارهم او ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم الله تعالی د دنم دا نظر او دا رڼا اغستی شي خو د دنه نالي ولی ځکه د الله تعالی عادت دا دی چې څوک که 100% لیدل نشي کولی 50% کولی شي 50% د الله تعالی سره په لینک او په رابطه کې اوسېږي نو الله تعالی وایي دا 50% رابطه دې زه نه کټ کوم که تا نه کټ کړې زه نه کټ کوم که 2% نه چې 1% رابطه ستا یي دغه 1% رابطه هم الله تعالی نه کټ کوي الله وی زه نه کټ کوم دا که ستاره طرف نه د کټ کولو سبب را پیدا شو نو بیا به او چې ستاره طرف نه د 1% د رابطې د کټ کولو سبب نشته نو زه نه کټ کوم زه خو غواړم چې خلک ما سره رایوځي شي نو الله تعالی نه کټ کوي دې نه پته ولګېده چې ته چې وایې چې الله مهر لګولی دی نو د هغې مطلب دا نه دی چې ده خو هدایت غوښته خو الله مهر ولګو په هغې مې ته پرون پوه کړی وي الله تعالی خو داسې کوي ګوره د دې متردد هغه 1% رابطه بلکې هغه په پوینټونو کې رابطه په پوینټونو کې خو پوهېږې که نه څه نه څه ریاضي خو به دې ویلي چې 1% نه 1/1000 1/1,00,000 اوس خو په دې پوه شي 1/کروڑ رابطه د چایي نه الله وایي دا مې زه نه کټ کوم زه نه کټ کوم چې څو پورې ده نه یې کټ کړي کلما اضاء لهم ارض چې دي ته رڼا شي مشوا دي فیه په دې رڼا کې دا مطلب واذا اظلم علیهم قاموا او چې کله په دې باندې تیاره شي نو دوی بیا ودرېږي هلته کلما وي او دلته اذا وي ځکه چې دا تیاره د ده خوښه نه ده نو دا د جزي په طور شوه او دا رڼا یې خوښه ده نو په کلما شو ورنه اصل خبره خو داسې ده چې تیاره کله په مخه او رڼا کله کله وي یا لکانو په خبره پوهېږئ که نه که علم کار نه کوي زما په خیال ویم کلما د اضاء سره شو نو کلما خو سور د موجبې کلیې دی که منطق د لږ لږ سټلی او اذا سور د موجبې جزیې دی نو مطلب دا دی چې ارزل رڼایي که ارزل بریخي که ارزل تیارهی تیاره ډېرئ که رڼا ډېرئ بریخونه چې کېږي نو بریخ ډېر زیات کېږي که رڼا تیاره ډېرئ تیاره ډېرئ نو د تیارې سره خو یې څه ولګو اذا خو موجبه جزیه ده او د رڼا سره او د بریخ سره یې څه ولګو کلما نو کلما خو سور د موجبې کلیې ده نه خو کله کله نو ته به یو کلما کله کله نو د پښتو خو نه ده او موجبه کلیه ده کلما من هر کله نو هر کله خو بریخ نه وي هر کله خو رڼا وي بریخ کله کله وي وایه دا د انسان د دې حالت په وجه باندې دا چلو شو
انسان څه غواړي چې بریښ دې په مخه یې که نه چې څوک وایي رڼا وایي چې زه ته بیا نو هغه زه ته بیا واله څه مطلب و چې رڼا ډېره وی که تیاره ډېره وی رڼا ډېره وی یا دلایل نو انسان خو وایي چې بس په مخه راته دلایل وایه په مخه راته څه وایه نو تا ته به په مخه دلایل ویلی کېږي که څه به درته ویلی د ده کار د رڼا سره دی نو دی وایي ما له رڼا په کار ده نو ځکه دی ته وایي چې کلما اضاء واذا اظلمت دومره باریکۍ د ما په خیال نه دي بیانول په کار ځکه چا سره خبرې نه کوي طالب علمانو که کوي ښه کوي خبرې خو کوي خو ما خبرې خو لګیا دی کوي که نه تاسو سره یې کوي که نه کوي دا مطلب شو کلما اضاء لهم اوبه نشته اوبه کلما اضاء لهم ارزلی چې دوی ته رڼا شي نو مشو فیه په دې رڼا کې ځي واذا اظلم علیهم او چې کلم په دې باندې تیاره شي قامو دی بیا په ځای ودرېږي اخوا بیا نه ځي سختې ته د ټینګې نه دي تکلیف ته د ټینګې نو الله تعالی د دا بیا دا صلاحیت علي ولې نه الله وایي نایلم ته ځکه چې زه غواړم چې دی ما طرف ته په کال کې م یو قدم رالي نو پرېږده دا یو قدم دې م رالي که په کلونه پس یو قدم رالي نو پرېږده چې دا یو قدم رالي زما خوښ دي هغه بندګان چې ما طرف ته قدم رالي څوک به په منډه راځي څوک به چاق راځي څوک به سور راځي څوک به په مخه را رواني څوک به د ورځې یو څو قدم علي څوک به په ورځ کې یو قدم علي څوک به په میاشت خو چې څوک قدم علي دا ښه کوي زه دله مدد کوم او دا قدم یې کټ کوم نه بس ما طرف ته را روان دی نو دا هم پوره خیر دی که یو قدم په کال پسه وي دومره رحیم و رحمان دی الله تعالی ولو شاء الله که د الله تعالی اراده وی لذهب بسمعهم نو الله تعالی به لرې کړي وی د دې نه دا غوږونو د اورېدلو و ابصارهم او د دې نه د سترګو دا نظرونه دا متکمل به یې دا لرې کړی وی نو ته به بیا دا رڼا مڼاوي سم نه لیدې نو لیکن دا کار یې ونه کړ ولو شاء لذهب ولکن لم یشأ فلم یذهب د دې لو دپاره وایي اکثر دا جزا محذوف وي دا لو دپاره چې کوم فعل شرط نو هغه مذکوري او هغه جواب د شرط وایي څه محذوف وي ولې وایي دا جواب د شرط د فعل شرط نه معلومیږي ها چې کله کله دا جواب د شرط د فعل شرط نه معلومیږي نو بیا به د لو جواب هم ذکر کوي عام طور باندې د لو جزا ذکر محذوف وي چې دا د فعل شرط په دلالت کوي خو چې کله دا فعل خاص او فعل شرط په دلالت نه کوي نو بیا دا دواړه ذکر کیږي نو که فعل شرط بیا معلوم هم شي خو بیا به هم جزا ذکر کیږي هغه شرط نه کله کله معلوم هم شي خو فعل عام نه وي څه خاص قسمه فعلي لکه ولو شئت ان ابکي دما لبکیته علیه ولکن ساحة الصبر اوسع ولو شئت ان ابکي دما کما غوښتی چې زه په وینو وجاړم علیه په دې خپل چا باندې چې دا زما نه څه ورک شوي دي یا زما نه څو خفه شوي دي څه به یا به تې ورک شوی یا به مړ یا به تې خفی نو لبکیته نو د وینو په جړا به مې جړلې وې ولکن ساحة الصبر اوسعو خو د صبر میدان ډېر لوی دی نو زما هم پکې د کېناستو ځای شته صبر ډېر لوی میدان دی نو زما هم پکې څه کېږي نو صبر به وکړم نو هلته یې هغه جزا ذکر کړې ده ان الله على كل شيء قدير بشک الله تعالی په هر څه باندې قدرت لرونکی دی په هر څه باندې قدرت لرونکی دی شیء څه ته وایي نو شیء د اهل سنت الجماعت په نظم باندې خو شیء دی ته وایي چې ما یصح ان یعلم ویخبر عنه دې ته شیء که موجود دی او که موجود نه او د معتزله په نظم باندې شی موجود ته وایي نو دلته ترې نه دا دواړه معنی نه دي مراد دا قرآن چې کومه اصطلاح ده د خپله اصطلاح ده دا د چا په اصطلاح خبرې نه کوي شی دلته په معنا د مراد شاء یشاء په معنا د اراده یریدو نو ان الله على كل شيء قدير ان الله على كل ما يريد على كل مراد على كل ما اراد قدير يعني ان الله على ايجاد وخلق كل ما اراد قدير الله تعالی
د هر هغه شي په خلق او په ایجاد باندې قادر دی چې د کوم شي اراده وکړي. څه شی پیدا کول چې د هغې اراده وکړي نو الله پې قادر دی. نو د پیدا کولو نه مخکې هم پې قادر دی او د پیدا کولو په وخت کې هم پې قادر دی او د پیدا کولو نه بعد هم پې قادر دی. دا به نه دی چې د پیدا کولو په وخت کې قادر دی بیا نه دی. ګوره دا اشیا چې دا څه د الله تعالی اراده ده دا چې نو الله تعالی د دې د ارادې باندې قادر و چې دا یې پیدا کړي. اراده د څه شي کوله چې دا یې پیدا کړي. بیا چې کله پیدا کاوه په دغه وخت کې هم پې قادر و په پیدا کولو. بیا چې کله پیدا کړو اوس هم پې قادر دی. خو انسان داسې نه وي. انسان داسې نشي کولی. انسان په هر هغه شي قدرت نه لري چې څه دی غواړي. دی خو ډېر څه غواړي. دا خو چې هر انسان څه غوښتی هغه کېدی خو مزې به وی. نو انسان کله کله د څیز د پیدا کېدو نه مخکې یو اراده کوي خو هغه شی پوره کېږي نه. ما کل ما یتمنى المرء مدرکه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. انسان چې څه غواړي هغه چېرته کي هر څه خو نه کي. نو په دې اولنۍ درجه کې انسان قادر نه دی او الله تعالی علی کل شیء قدیر دی. بیا انسان چې کله یو کار کوي نو د دې کولو په دې وخت کې هم دی په دې باندې 100% قادر نه دی. په هر کار باندې د دې کار د دې کولو په وخت کې هم 100% قادر نه دی. په بجلی کې کله ګوتې وایي نو بجلی ونیسي که نه. یو کار کوي دیوال وایي دیوال پې راورغړي د دې دیوال نه راورغړي. یو مشینری کې لګیا دی کار پې کوي مشینري پې ورانه شي یا کار اخ وایي داسې چلو تندیله ټس را پرېږدي اخ وایي دا شی مې خراب یو وران شو زه چې دې کار خراب شو. نو دی د دې کار دا فعل چې دی عین دا وقت د دې عمل په دې کې هم دی په دې خپل فعل باندې پوره قدرت نه لري. کله دی یو څه کول غواړي هغه کار بل څه وشي نتیجه بل څه ورکړي. دی ځان له عزت ګټل غواړي خبره بې عزتۍ ته لاړه شي. دی ځان له فایده ګټول غواړي خبره تاوان ته لاړه شي. لیکن الله تعالی داسې نه دی. الله تعالی علی کل شیء قدیر. چې څه کوي نو د کولو په وخت کې هم نه خطا کېږي او هغې باندې هم قدرت لري. بیا چې یو فعل سړی وکړي یو مشینري سړی جوړه کړي بیا وروسته ورته پته ولګي یاره وایي دا کار خو مې ښه ونه کړو دا شی خو ښه نه دی. دا د نټ سیسټم چې دی دا د ویب سایټس او د نټس دا سیسټم چې دی دا ټوله دنیا کې خور شوی دی. نو ما یو بیان یو مضمون مې لوستی و په امریکا کې یهودیان راجمع شوي وو هغوی وایي چې دا موږ چلو دا هم غلط کار و. دا نظام مونږ جوړ کو او دنیا ته هم خور کو او د دې نظام اوس ډېر لوی نقصانات دي ځکه چې دا اوس مسلمانان لګي او د دې نظام نه فایده اخلي او اسلام زموږ کورونو ته راننوته. په دې باندې مختلف ویب سایټس دي او په هغې باندې خلک زموږ نوجوانان په کورونو کې ناست او نټ آن کي او د چا مسلمان نه د چا عالم نه د دین د مسلې تپوس کوي. نه په کور کې به ناست مونږ خو غواړو چې دا د دین نه خبر نه شي. مونږ خو وایو چې دا د نورو مسلو دپاره هغه پې اوس زمونږ د یورپ نوجوانان لګیا دي اوس په دین زده کوي. یاره وایي دا نظام ختمول غواړي. نو بیا یې وایي دا به څنګه ختموو؟ نو بس بیا یې وایي یاره دا خو زموږ وس نه دی دا زموږ د وس نه اوس بار دی. نو یو شی یو کار سړی وکړي او د هغه کار هغه نتیجه بیا د هغه د وس نه صحیح بهر یو کور جوړ خو کړي خو بیا ورانولې ورته ګراني د مثال په طور یا ورانې کړي خو بیا جوړولې ورته ګراني. نو د یو ځای پورې د ده قدرت کار کوي اخوا بیا د ده د وس نه خبره بار شي. لکه مثلا په ټوپک چې دی ډز وکړي نو چې دا ماشاءالله نو دا کالتوس چې د دې نه ور خلاص خو شي خو دی بیا وداسې نه شي کولی د امریکې د ټول قوت چې راجمع کړي نه به دا کالتوس بېرته را واپس کړي. دغه چل په لینده کې کاڼی دی واچوه نو لینده دی چې پټاق دی ور پرېښو نو بس کاڼی اوس که پې ډېر هم خپه اخ زه چې دی اور سړی پې لګي اوس یاره خو نه واپس کېږي. نو انسان پر دریو واړو کارونو کې عاجز دی. د کار د کېدو نه مخکې اراده ده د هره یوه نه پوره کېږي د الله تعالی هغه پوره کېږي. د کار د دې کولو په وخت کې دی په دې کې انډیپنډنټلی دی مستقل نه دی او الله تعالی پکې مستقل دی. الله پکې بل چاته محتاج نه دی او دی پکې ډېرو خلکو ته محتاج. بیا د کار د کولو نه بعد دی د هغه خپل کار په نتیجه قادر نه وي. بس څه نتیجه یې هغه شوي
د هغې د ورانولو باندې قدرت نه. الله تعالی د کار د کولو نه بعد د یو شي د پیدا کولو نه بعد هم قدرت لري. اوس په ما او تا باندې قدرت نه لري الله تعالی؟ ولې نه لري؟ چې نو مې قدرت لرو، چې پیدا کولی نو مې قدرت و، او چې پیدا یې کړو هم د هغه قدرت نه بهر نه یو. نو دا درې واړه معنی د دې آیت شی کې دا درې واړه خبرې راغلي. علی کل شیء، په هر څه باندې چې الله تعالی اراده وکړي، قدیر قدرت والا دی، وسع پې دی د کولو نه مخکې، د پیدا کولو په وخت کې، او د پیدا کولو نه بعد. د هغې نه بعد هم د قدرت نه بهر نه دی. دا د دې مفهوم شو. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. اوس دریو طبقو ته مخکې خبره وشوه، مسلمانانو متقیانو ته هم خبره وشوه، بیا ضدیانو کافرانو ته هم خبره وشوه، بیا د منافقانو تذکره هم راله. نو دنیا خو دغه خلق دی، دنیا تقسیم ثنائی دی. خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن. الله تعالی پیدا کړی نو څه کافران دي او څه مؤمنان دي. نو ته به دا یو خو پکې منافق، نو ما دا خو یا به یو طرف کې شامل یا به بل طرف کې شامل. که عقیده برابر خو عملی منافق نو مسلمان دی او فاسق دی فاجر دی. او که عقیده نو سره خراب نو بیا خو سره جوړ فی الدرک الاسفل من النار دی چې عقیدتا منافقی. اخرت کې خدای دوه ځایونه دي، یا جنت دی او یا جهنم دی. دا درم پکې بیجابیج غونته کې دی. دا به وروسته په صورت اعراف کې د دې ډېره ښه او مزیداره غوندې ځای را روان دی. هلته به د دې ډېره زیاته دلچسپه تشریح چې دا په منځ کې نه یو طرف ته دی او نه بل طرف ته دی، دا پکې څه شی دی. نو دا به هلته راځي. نو دا دوه نو انسانان دا دي. اوس دې ټولو ته الله تعالی یو خطاب کوي چې که ته ځان ته مؤمن وې او که ته ځان ته کافر وې او که ته په دې منځ کې دې ټولو دپاره یو نسخه ده. هغه نسخه د الله تعالی د بندګۍ ده. د الله تعالی د بندګۍ نه دا چې مؤمن ځان ته وایي دا هم ته نه د اخلاص او د دم بله لار نشته. هله به متقي او مؤمن برقرار پاتې کېږي چې د بندګي کوي. او دې بل ته وایي چې ستا هم د تباهۍ او د بربادۍ نه د بچ کېدو لار سوا د الله تعالی د بندګۍ نه بله نشته. او دغه بل ته وایي تم د دنیا د بندګۍ په ځای باندې د الله تعالی بندګي وکړه نو د منافقت نه به بچ شي. یا ایها الناس، دا یا نه دی، دا حرف نداء. د انسان د پاره دا ډېر لوی شرافت او کرامت دی چې الله تعالی دته په یا باندې خطاب کوي. هغه رب چې د دې دومره لویو کائناتو مالک دی، د هغه په لاس کې دومره ډېره لویه بادشاهي ده چې دا ځمکه د هغه د دې بادشاهۍ داسې حصه ده لکه هسې یو ذره. او په دې کې چې دا کوم انسان اوسېږي نو دې انسان ته الله تعالی په دې یا باندې خطاب، یا ایها الانسان، یا ایها الناس. نو کله ورته په الذین سره خطاب کوي، کله ورته په انا، کله وایي یا بني آدم، د آدم بچو. یا ایها الناس، اے انسانانو. نو دا مختلف قسمه تعبیرات دي او د مختلف قسمه حالاتو په وجه باندې هغه تعبیرونه بدلیږي، خو بهرحال خطاب خو انسان ته دی. یا ایها الذین آمنو. نو دا خطابات دي او دا خطابات د الله تعالی د طرف نه د انسان د شرافت دلیل دی. ولقد کرمنا بني آدم. دی آدم ته الله تعالی دومره کرامت او شرافت ورکړی دی چې الله تعالی ورته برای راست خبره کوي. حالانکه څوک چې د چا په نسبت باندې سړي زوی نه وي نو هغه ته خاړو برای راست خبره، یاره وایي ورشه ته ورته ووایه زه یې ورته نه وایم. داسې وایي که نه وایي؟ وایي زه ورته خوله نه ګډوم، زه ورته خبره نه کوم، ته یې ورته وایې نو ورته یې ووایه زه یې ورته نه وایم. نو دا د الله تعالی 170 بار اللہ تعالیٰ انسان تا پا دے قرآن کے خطاب کرے دے 170 بار. نو دا دا انسان دا سعادت دا پارا او دا انسان دا خوشبختی دا پارا او دا کرامت دا پارا لوی خبر دا. اس دا عبادت مطلب سدے دلتا. نو تا دا عبادت ترجمہ پا ایاک نعبدو کس دا کرے و بس ما آغا یاد ساتا ذکر چی آغا تشریحات بیا خو نکی گی. نو عبادت اصل کی طاعت توئی دلتا فدیز ہے کہ قرطبی ترجمہ کرے چی العبادت الطاعت، عبادت طاعت توئی.
نو دا طرز منطق ده چې خلکو دا ویلی دي چې اعبدوا الله معنا وحد الله، الله یو وګڼئ. خو دا توحید چې ډېر ذوقي دا غریب د توحید نه خبر نه وي، دا ما معلوم کړی د توحید د قرآن نه زده کړی نه. هسې وحدو یو لکه هغه توتي چې سړی وایي چوري خوري، هغه وایي چوري خوري، هغه چوري هم نه پېژني او خوري هم نه پېژني، خو به ټکی یاد کړی. نو اعبدوا الله معنا وحد الله، الله یو وګڼئ، الله یو ومنئ، یعنی یوازې د الله خبره ومنئ. نو دا ته عبادت هم وایي. او ربکم چې ستاسو رب دی، رب دې مخکې زده کړی او په الحمدلله رب العالمین کې خالق ته وایي، مالک ته وایي، حاکم ته وایي، بادشاہ ته وایي. یا ایها الناس اے انسانانو عبدوا ربکم، بندگی کوئ د خپل یو رب، خبره منئ د خپل رب، د بل چا خبره مه منئ، د رب خبره منئ. ځکه چې رب خالق دی، رب مالک دی او رب بادشاہ دی. نو چې خالق چې پیدا کول هغه کړي دي، نو بل چا څه کار دی چې پتا خپل حکم مني؟ چې مالک دی هغه دی، نو بیا د بل چا څه کار دی چې په پردي ملکیت کې کار لري؟ چې بادشاہ دی الله دی، نو د بل چا څه کار دی چې د بادشاہ په ځای خپله خبره په خلکو باندې مني؟ نو ځکه بندګي وکړه چې هغه ستا رب دی، د بل چا بندګي مه نه کې. غلامي، پرستش، تضرع، عاجزي، یره، خبره منل، دا ټول د یو رب دی. اعبدوا ربکم، عاجزیم رب ته کوه، دعام د رب نه غواړه، لویم د رب په زړه کې ساته، کبریایي او عظمت د رب، قسمونه د الله تعالی په نوم خوره، منښت د الله تعالی په نوم کوه، چاپیره د الله تعالی د کور نه تاویږه، قبرونو نه مه تاویږه، دعاګانې د الله تعالی نه غواړه. خو د دې ټولو خبرو سر یو دی، هغه څه دی؟ چې خبره د الله منه، اطاعت د الله تعالی کوه، بس دغه سر دی. او دا نورې شاخونه دي، دا نورې څه دي؟ هغه تا ته ما تفصیلات ویلي. او دلته بیا نور صفات او احسانات، یو دا چې رب دی او بل دا چې پته یې ډېر احسانات هم دي. نو د احسان بدل خو خلق احسان ورکوي، هل جزاء الاحسان الا الاحسان. د نیکۍ بدله خو نیکي ده، د نیکۍ بدله خو بدي نه ده. البته چې څوک نیکي پېژني نو هله، او که څوک د نیکۍ بدله په بدو ورکوي نو هغه به نیکي او بدي نه پېژني، نو هغه نیکي او بدي به نه پېژني. ورنه د نیکۍ بدله خو نیکي ده. الله تعالی خو د نیکۍ بدل په بدی نه ورکوي، الله تعالی خو د نیکۍ بدل په یو په لس ورکوي، بلکې د هغې نه هم زیات ورکوي، کم از کم یو په لس خو یې ورکوي. نو تا سره هم الله تعالی احسانات کړي دي، نو تم د الله تعالی بندګي وکړه. اعبدوا ربکم، بندګي کوئ، خبره منئ د خپل رب، الذي هغه رب خلقکم چې تاسو یې پیدا کړی. اوس بل سړی که ځان ته رب وایي نو دی خو خالق نه دی، الله تعالی خالق دی. نو د رب پر معنا کې خالقیت پروت دی، خدا مزید تشریح کوي. والذین من قبلکم، او پیدا کړه هغه کسان چې ستاسو نه مخکې دي یا ستاسو نه مخکې وو، لعلکم تتقون، دې دپاره چې تاسو متقیان جوړ شئ. بندګي وکړه نو متقي به درنه جوړ شي. نو اطاعت دې نه دی کړی، ځانه متقي جوړی، نو بغیر د اطاعت نه ته څنګه متقي شوې؟ دا بیا ته جعلي متقي، اساس دروال غوندې متقي به یې چې د اطاعت او د عبادت نه بغیر متقي کېدل وې. نو بیا به قرآن څنګه ویلی چې لعلکم تتقون؟ تقوا چې حاصلیږي، نو د تقوا مراتب چې حاصلیږي نو په اطاعت حاصلیږي. د تقوا نتیجه چې حاصلیږي، نتیجه د تقوا څه ده؟ د الله تعالی رضا. د هغې عملي شکل څه دی؟ جنت او د جهنم نه بچ کېدل، جنت ته تلل او جهنم نه بچ کېدل. نو دا جنت ته تلل او د جهنم نه بچ کېدل او د الله تعالی رضا حاصلول، دا د اطاعت نه بغیر نه کېږي. اعبدوا ربکم لعلکم، او دا لعل چې دی، دا لعل دا خو د ترجی دپاره راځي. قرآن دا ځکه وایي چې داسې ته نه چې بس ته وایې چې زه ورسېدم نو بس دا خبره کافي ده. دا لعل ټکی د دې دپاره وایي چې تا امید هم ساتې او یریږې هم. لعل د امید دپاره، اگر چې لعل و عسى من الله واجب، چې الله تعالی لعل ووایي نو بیا به دا خبره کېږي.
خو د دې کېدو دپاره د تیقن او د یقین د ټکي په ځای باندې لعل وایي کېدی شي. دا ځکه وایي چې ته دومره په نشه کې نه شي چې ته وایې چې بس زه خو جنتي یم اوس. ځکه چې سړی وایي چې زه غواړم جنت ته رسېدلی یم، نه بیا هغه وایي چې بس زما نور کارونو ته څه ضرورت دی. نو هغه کې بیا د الله تعالی د عذاب نه خوف چې دی هغه ختم شي، د الله تعالی د طرف نه د گرفتارۍ هغه یره ختمه شي. نو دا یره ختمېدل د الله تعالی د عذاب نه، د الله تعالی د گرفتارۍ نه دا ځان بې خطرې ګڼل، دا په خپله یو ډېر لوی نقصان دی. ایمان دې ته وایي چې هغې کې به د الله تعالی نه یره به وي خامخا اوس. نو الله تعالی دا لعل د دې دپاره وایي. په عربۍ ژبه کې دا لعل د کی په معنی راځي. کی کی نه دی، مونږ چې ورته کی وایو، زموږ دا پښتو خو داسې ده، یو کی دی یو کی دی. لکی تتقون، لکی تتقون دې دپاره چې تاسو متقیان شئ، دا مطلب شو. دا دلته کې لسان العرب والا وی، تاج العروس والا وی، قرطبی والا وی، ابن جریر وی چې ان العرب استعملت لعل بمعنى کی. د عربو طریقه دا ده چې لعل د کی په معنا باندې استعمالی او مجردتا عن الشک، د شک نه بالاتری. لکی د دې دپاره، لعلکم تتقون د دې دپاره چې متقیان شئ، د دې دپاره چې تقوادار شئ. او د هغې دپاره یو شعر هم پیش کړی دی قرطبي او ابن جریر. وقلنا لهم كفوا الحروب لعلنا نكف ووثقتم لنا كل موثقي. وقلنا لهم ومونږ د خپلو تربورانو ته وی چې کفوا الحروب، بس دی دا جنګونه نور بند کړئ. جنګونه هم ډېر وکړو، اوس بس دی روغه کوو، ډزبندي کوو، صلح کوو. او لعلنا نکف، تاسو جنگ بند کړئ، لعلنا نکف، نو مونږ به هم جنگ بند کړو. شروع تاسو کړی نو تاسو غلی شئ، مونږ به هم غلی شو. نو لعلنا نکف معنا دا نه ده چې کېدی شي چې مونږ بند کړو. ولې چې ته یو ته وایې چې ته ډز بند کړه، کېدی شي زه هم ډز بند کړم. نه به چې کېدی شي څه مطلب، زه به یې بند کړم او ته به لا کېدی شي وایې، خو ته به هم بند کړې که نه. نو لعلنا په معنا لیکې تاسو جنگ بند کړئ چې مونږ هم جنگ بند کړو. او ووثقتم لنا كل موثقي، او تاسو دا خبره ښه کلکه کړې وه، معاهده هم کړې وه، خو بیا هم د معاهدې خلاف ورزي وکړه. معاهده هم کړې وه، بیا هم د معاهدې څه وکړه. نو داسې کار مه کوه. نو لعل په معنا د لیکې. بیا لسان العرب والا وی وهي كلمة رجاء وطمع وشك. دا لعله كلمة د رجاء او د طمع او د شک دا هو جاءت وقد جاءت في القرآن بمعنى كي. په قرآن کې کله کله په معنا د سره راغلی ده د کی را. لعلکم تتقون دې دپاره چې تاسو تقوا اختیار کړئ، نو ځکه دا عبادت د بندګي وکړئ چې متقیان شئ. بیا د کوم رب بندگی وکړي؟ الذین آغا الذین بدل الذي آغا رب دے جعل لکم الارض فراشا چې پیدا کړه ستاسو دپاره د ځمکه فراشن فرش، لاندستونه، بچاونه، لاندستونه چې لاندې غوړېدلی شي. والسماء بناء او پیدا کړه تاسو دپاره د اسمان چت. وانزل من السماء ماء او راویلې ګلې د دې وریځو نه اوبه، د بر نه اوبه. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، نو راویستې د دې اوبو په دې وجه باندې میوې رزقا لکم ستاسو د خوراک دپاره، ستاسو د فایدې دپاره. فلا تجعلوا لله اندادا، نو مه منئ او مه منئ او مه ګرځوئ او مه منئ او مه جوړوئ د الله تعالی دپاره اندادا شریکانو. وانتم تعلمون، او تاسو ښه پوهېږئ چې د الله تعالی شریکان نشته. جعل لكم الارض، ارض او ارت په انګریزي کې وته ارت، په دې عربی کې ارض، او په پښتو کې ارت کلاو. نو د اردن معنا هم د ارتن کلاو. نو دا اردن داسې ټکی دی چې دا پر دواړو معنو مشتمل دی. د انګریزي هغه ارتم دی او د پښتو ارتم دی، او اردن معنا ارتنو کلاو. څومره کلاو ده؟ تاسو یو سر لیدلی بل سر لیدلی؟ دومره کلاو ده. نو اردن معنا الارض په معنا د وسعت راځي. ارض
وسیشی ته وی ارادت القرحة زخم کلاو شو زخم کلاو شو داسې زخم یې که نه نو کله کله سړی پرانیزي نو داسې کلاو پروت وي نو وی ارادت القرحة هغه دانې چې کوم زخم کړی و کلاو شو نو د اردن معنا کلاوالی دی اوس ځمکه هم ډېره کلاو فراخه ده وسیعه ده ډېره لویه ده فراخه ده پلنه ده نو یو معنا دویم اردن لاندېوالي ته ویلی کېږي لکه سما چې اوچتوالي ته وایي نو ارده اوچت لاندېوالي ته وایي نو ځمکه لاندې هم ده اسمان اوچت دی او ځمکه ښکته ده دا معنی د دې راغلي دي نو جعل لكم الارض فراشا دا ځمکه ستاسو دپاره فرش ګرځولی لاندې ستونه یعنی دا د هر استعمال دپاره صالحه ده استعمال دپاره قابله ده نو استعمالات د ګرځېدو دي د هغې دپاره هم قابله ده او د سملاستو دي د هغې دپاره هم قابله ده د اوسېدو دي د هغې دپاره هم قابله ده د آبادۍ دي د هغې دپاره هم قابله ده د کرلو دپاره ضرورت دی نو د هغې دپاره هم قابله ده کرلی کېږي هم نو دا ټولې صلاحیتونه په دې ځمکه کې شته والسماء بناء او اسمان د چت دپاره دی د چت په شانتې دی چت دی بلکل دا ستا داسې دی لکه چت په دې اوړي کې دی کلاو اسمان لاندې اوده کېږي څومره خوند کوي چې سړی دا ستوري شماري او په دې ټایم کې وله خوب ورشي اوده کېږي یو ستوري ته ګوري بل ته ګوري دا تماشه بل وانزل من السماء ماء او راکوزې کړې د اسمان نه اوبه نو د سما نه ده یعنې د څه نه د ورجزو نه دلته تا ته ما د سما نه مطلب څه دی ځکه قرآن بل ځای وایي ام انزلتموه من المزن ولې د دې وریځو نه تاسو راکوزوئ ام نحن المنزلون که مونږ یې ترې راکوزو فاخرج به نو راوباسي الله تعالی د دې اوبو په ذریعه ګوره دنیا کې الله تعالی چې کوم کارونه کوي نو د هغې د په اسباب یې کوي شینکي به سره چې باراني نو فصلونه مزیداري چې سوکړی نو فصلونه وچ نو دا ولې نو ځکه چې الله تعالی دا دنیا کې چې څه کوي دا په اسبابو کوي باران وشي نو فصل به وشي چې باران ونه شي نه به کېږي چې اوبه وله ورکړي نو اوبه شي چې اوبه نه ورکړي نو نه به کېږي نو فاخرج به دا سببیت پکې قرآن ویلی دی چې دا په یو سبب دا کار کېږي نو زه حیران یم داسې خلکو ته چې هغه وایي چې باران سبب د شینکي دی شینکی خو بغیر سبب نه کېږي او اقامت دین به بغیر سبب نه کېږي بس دا به الله تعالی هم داسې سپری وکړي او بس اسلام به غالب شي نه چې دا خو به اسباب غواړي دنیا کې چې دا څه کارونه کېږي نو دا په اسبابو به کېږي د دشمن کمزوري او د دشمن ملا ماتېدل دا به سبب نه غواړي نو باران دپاره خو فاخرج به من الثمرات شینکی خو بغیر د باران نه کېږي په باران به معنی په دې باران د ده په ذریعه د ده په سبب اوبه شي نو ژوندی شي نو آیا د دې نه علاوه باقي کارونه دا شینکی را زرغونېدل ډېر لوی کار دی که د یهودیانو او د هندوانو او د امریکایانو له شکست ورکول لوی کار دی نو شینکی بغیر د باران او د سبب نه کېږي د هغې دپاره خو سبب شته خو تا نشو پیدا کولی نو ته به وایې چې دا خو ګوره الله تعالی وله پیدا کړه که نه ما الله تعالی ځکه پیدا کړه چې ته خو ستا د دادا خو دا اختیار نه و چې باران یې کړی وی که نه ته خو نشي کولی باران نو دا الله تعالی وکړو چې کوم ځای کې باران نه وي نو بیا به ته اوبه خور کوې که نه به کوې دا اوبه خور به څه کوې دا بیلچې کودالې دا ورخونه تړل او دا بندونه وال او دا لښتي را پرېښودل او دا نمبر ته انتظار کول دا کار دی که نه دی دا دې باندې دا شینکی را زرغونېږي که نه نو دا خو په دې اسبابو کېږي نو آیا د دشمن له املا ماتېدل دا به بغیر سبب نه کېږي نه قرآن بیا دلته وایي قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ته به ورسره جنګېږي ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض که ځینې خلکو دا زور الله تعالی د ځینې انسانانو په ذریعه نه ماتولی نو دنیا به روانه شوې وې نو دا زور به د کافرانو د دې مؤمنانو په لاس ماتوي الله تعالی په دې به دي ازمي دا وایي نه نه جي دا به الله تعالی په خپله کوي چې په خپله کوي نو ته د جنت تمه پسې کوې ته به جنت تاسې په دې کاسو ګټې چې کاسې تشې نه په کاسو تشولو خو جنت نه میلاویږي کاسې خو هر څوک تشوي دا مطلب شو وانزل من السماء ماء
او الله تعالی را کوزی د بره نه اوبه راورئ د بره نه اوبه راورئ د وریځو نه اوبه فاخرج به نو راوباسي د دې اوبو په ذریعه باندې من الثمرات میوې دا چې دا څه میوې ته یې دا باغونه او دا شینکي او دا ونې او دا بوټي او څه دپاره میوې را زرغونوي رزقا لکم ستاسو د خوراک او د فایدې دپاره رزقا لکم د خوراک دپاره ته به یې خورې دی وایي چې دا خو د تقوا خلاف ده نو قرآن خو وایي نه رزقا لکم دا خو ستا د خوراک دپاره ښه دا به کافر خوري نه چې د دنیا دا نعمتونه خو د مؤمنانو دپاره دي قل هي للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصة یوم القیامه دا کافران او دا امریکانیان او یهودیان او هندوان او کمیونست او دا بېدینه چقړالویان چې دا میوې خوري دا د مسلمان نه سره خوري او مسلمان کاکا وایي دا د تقوا خلاف دي نو د ده تقوا په ایله په مڼې په دانه باندې خرابي او ایله د غوښې په ترکاري د غوښې ترکاري خوري نو تقوا یې خرابي نو داسې بېکاره تقوا خو خدای وکړه د یوې پیسې هم ده دا خو که په دنیا کې د خرڅېدو دا خو زه په دوه نیم نالم نو ته به جنت څنګه حاصل کړي ته په تقوا جنت حاصلې او جهنم نه به ځان بچ کړې او هغه تقوا ایله دومره ده چې هغه د غوښې په خوراک لاړه راله وخراړې او د یو ډس سره لاړې نو دا تقوا نه ده چې دا ایله په خوراک باندې خرابه شوه او ایله به معمولي دومره غونې ازمیخې له راغه بدلاو ګلس اتا ته ما ووایي که نه چې هلته په دې بهر یو سړی و وایي زما تقوا به سهار ټیم کې هغه د عرش معلا سره وه او مازدیګر به بیا په تحت الثرا کې وه نو ما ملګري ته ویې زه چې ځو ته دا عقل نه خلاص دی سهار به په عرش معلا کې وه نو دا تا ته چا ویلي د عرش معلا چې تقوا دې هلته ده او مازدیګر به بیا په او چې سهار تقوا دومره غټه وه نو د عرش معلا نه بره څه شته نو چې سهار هلته وه نو دا مازدیګر بیا دلته د تحت الثرا نه لاندې څنګه وه دا څنګه تقوا وه دا باسه څه دروال شی و نو څه جالي غونته کې شی به دو نمبر نو ځینې تقواګانې هم ګوره دو نمبري ته به پکې خیال کوې چې دا دو نمبر ده که یک نمبر ده هغه چې د کاروبار دپاره ضروري هسې خلکو باندې د روب اچولو دپاره یي خلک ځان ته در متوجه کولو دپاره یي هسې د خرڅ او د کاروبار حصه یي هغې کې ځان له څه مقاصد یي بذیل دلق مرصا کمندها دارن دراز دستی ای کوتها ستیرا بین لستونی غټ غټی خو دې کې دنه کونډي یا کونډې ته نینې اصل کې کونډو کې چلی دا تقوا ده دا دو نمبر شی دی دپاره دا مطلب شو رزقا لکم خوراک دپاره دی خوراک کوا خو فلا تجعلوا لله اندادا شرک مکوا څه مکوا چې کوم شی الله وی مکوه نو هغه کوي او چې کوم وایي کوه نو هغه نه کوي وایي خوراک کوه د الله تعالی شکریا ادا کوه خو شرک مه کوه فلا تجعلوا لله اندا خدای له تربوران مه ګوره او دی ولې تربوران ګوري نو دی د الله تعالی صرف په جومات کې مني صرف د مانځه دپاره مني صرف د مسواک د حده پورې مني صرف د نکاح د حده پورې مني صرف د بسم الله د حده پورې مني او دا باقی دنیا کې دا ژوند کې د چا خدایي منې نبی ځان له بېشمېره بوتان جوړ کړي دي بیا په سیاست کې ځان له بوتان دي په بازار کې ځان له بوتان دي په سرماتي او په غاښماتي په فیصلو کې ځان له بوتان دي په غم او په ښادۍ کې بیا ځان له بوتان دي بیا په هره کوڅه کې وی هغه چا ته چا وایي چې یار دې مړ دی وی د کمې کوڅې دا هغه دي بیا د ده په هره کوڅه کې یو خدای د بوتانو یو بوتخانه ګرځوي د ځان سره په دماغو کې او په ترخونو کې د ژوند د هرې شعبې ځان له بوت دی که کالج او یونیورسټۍ ته لاړ نو هلته بیا یورپ کې ځان له بوتان دي د تعلیم دپاره بیا ځان له بوت دی د خوښې او د ناخوښې دپاره بیا نه ولا تجعلوا لله اندادا شرک مه کوه نو نور د هر څه الله تعالی تاله پیدا کړي دي دا مڼې او میوې او دا مالټې او سنترې تاله پیدا کړي ته خوره شکر وباسه د الله تعالی خو شرک مه کوه فلا تجعلوا لله اندادا انداد د ند جمع ده ند چاته وایي شریک فی الذات او مخالف فی الافعال نسب یوي نکي یوي خو یو کار کوي بل دغه په مقابله کې بل کار کوي نو تربور ولی پالي زد کوي ورسره
فلا تجعلوا لله اندادا دا اللہ تعالی دا پارا شریکان مگوری ند اتیمن تجعلون الی ندا وما تیمن لذی حسب ندیدو تو تیم والا دا ما دا پارا تربوران گوری تیمون خدا تیم قبیلہ خدا یو حسب والا او دا یو اعلی کارکردگی والا خلقو مقابلہ نشی کول دا پخوانے زمانی خبری ابو سفیان تا حضرت حسان ویلیو ہاں جی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر صفت کی اتہجوہ ولست له بند اتہجوہ تو دا پیغمبر علیہ السلام بد بیانے ولی تو داغ پشانتی اتہجوہ ولست له بند تو داغ پشانے برابر خونے فشرکما لخیرکما فداؤ تو ڈر ناکار ہے او اگر ڈر خدے نو تا دے خدے ددن قربان کی ند نو دیتا ند وی یو ځل یو سړی نبی علیہ السلام په مجلس کې وی ما شاء الله وشاء محمد صلی الله علیه وسلم هغه سبکیږي چې الله یې غواړي او هغه سبکیږي چې محمد صلی الله علیه وسلم یې غواړي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل چې اجعلتنی لله ندا ولې ته ما د خدای تربور کې ته ما د خدای سره برابر ہے چې الله څه غواړي هغه کیږي او چې زه څه غواړم هغه کیږي نه ما شاء الله کان وما لم یشاء لم یکن چې الله یې غواړي هغه به کیږي او چې الله یې نه غواړي هغه به نه کیږي داسې وایه بیا رستو کې خامخا وی ثم شاء محمدو وی نو د محمد صلی الله علیه وسلم اراده د الله تعالی د ارادې نه رستو اصل اراده خدا الله تعالی له کارونه خدا الله تعالی په اراده کی اجعلتنی لله ند ته ما د خدای تربور ګرځې ته ما د خدای سره شریکې نو دا مطلب دی چې دا نعمتونه د الله تعالی خورا دا استعمالوا دا تا د پاره دی اللہ تعالی نه خوري ملائک نه خوري نه ملائک له نه دی پیدا کړی هغه خوراک نه کوي الله تعالی ځان له نه دی پیدا کړی دا خوراک نه بالا دی تعالی پیدا کړی ته خورا فلا تجعلوا لله ندا ما مقرروي او ما جوړوي ما منه جوړوي ما ا جوړول والته وای څوک چې جوړي بوتان او لا تجعلوا منه ما چې بل چا جوړ کړی ته منه ما فلا تجعلون ممنه او مجوړوي لله اندادن د الله تعالی د پاره شریکان وانتم تعلمون او تاسو په دې باندې خپويږئ چې د الله تعالی شریکان نشتا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ خپل بچی ته وی بچیا کده الله تعالی په ځای باندې د الله تعالی سره بل خدای وی نو داغه پیغمبران بم تعالی راغلی وی چرته نو تا ولید چې د الله تعالی د پیغمبرانو نه علاوه د بل چا پیغمبران تعالی دي دي نو کدا الله تعالی نه علاوه بل خدای وی نو داغه پیغمبران وی کدا الله نه بغیر بل خدای وی نو داغه کتابونه وی کدا الله تعالی نه بل خدای وی نو هغه د انسان په مقابله کې بل یو د باقاعده مخلوق پیدا کړي نو چې نشته نو الله تعالی نه علاوه بل خدای نشته نو شریک نشته نو وانتم تعلمون ته په دې نه پوهیږئ نو آسان خبره ده نو فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون دې کې خبرې پاتې شوې خو زه وقفه وکړم